أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورة الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. د دې صورت زمانہ د نزول ذوالقعدہ سن 6 هجری ده، شپږم د هجرت کال. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې چې خوب ولید چې زه مکه معظمه ته تلم، احرام می تړلې ده، عمره می کړې ده. نو صحابه کرام ته وی چې زه تیار شي چې زو عمره لا سوار لسوا کسان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عمره ته تیار شو، او په دغه ابیار علی چې ورته وی ذوالحلیفه هغه ځای نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام وتړو، د هدیه ساروی د ځان سره روان کړل او روان شو. د تلونا د مکه خلق خبر شو او د مکه د خلکو یو کال مخکې په سن 5 هجری کې په غزوه خندق کې ډېر لوی د غصه او د ډېر لوی ارمان سره واپس راغلیو، فتح او تنوع ملاو شوی او ډېر شرمیدلی راغلی واپس مکه معظمه ته. ډېر غصه د مخکې نه د احد او د بدر جنگونه شوی، او د دینه مخکې دا خبره ډېره زیاته مشکله وه چې د مکې خلک به د مدینې منورې دا مسلمانان او صحابه کرام او پیغمبر علیه السلام بیا دا به څنګه ځي هلته عمرې والا هلته خلک به یې پرېږدي څنګه. حال دا دی چې دا د هغوی څه ملکیت خو نه و دا کعبه او دا بیت الله. بهرحال منافقانو خو ډېر زیات شورونه شروع کړو چې دا مرګ له روان دي. نو ډېر مخلص صحابه کرام چې وو نو هغوی روان شو، او عام خلق چې دي نو هغوی خو دا وی چې دا خو مرګ له روان دي. او صرف توره دا خو د عربو یو قسم له جامه وه، د دې نه علاوه غشي، لیندې، ډالونه، نیزې دا خو ورسره نه و، احرامونه یې تړلي وو. عصفان نومې ځای ته چې ورسېدل، نبي علیه السلام ته پته ولګېده چې حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د 200 سورو سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخې نیولو دپاره را روان دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لار بدله کړه. تاسو چې دا حدیبیه نن سبا وینئ که نه، نو دې ته شمیسی وایي. شمیسی مکې معظمې د دې ته د مدینې منورې نه راځي که د جدې نه راځي، نه په دې لاره کې شمیسی یو ځای راځي. نو دا بالکل د حرم د حدودو د شروع کېدو هغه بنیاد. نو مدینه منوره هغلته ده بالکل شمال، دغه ته ده شمال ته، او مکه معظمه بالکل جنوب ته ده. نو چې خلک راځي نو داسې به راځي گویا کې چې راځي نو د دې لار په مسجد عایشه ده. تنعیم چې دی پر تنعیم باندې بیا د خلکو لار وه چې مدینې منورې مکې معظمې ته راتلی نو په دې لار وه. نو تنعیم په هغه ځای کې دی او مکه معظمه دلته ده. او شمیسی دا حدیبیه چې کومه ده دا بالکل هغه قبلې طرف ته ده. نو دا ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سورو د مقابلې نه لار بدله کړه، ځکه نبی علیہ السلام جنګ له خو نه راغلی. کوشش دا وکړو چې زمونږ او د دې خلکو په منځ کې مخامخ نه شو دی یو بل سره، ځکه چې مونږ جنګ نه یو راغلي، مونږ راغلي احرام تړلی دی، هدیې م راوستي دي، عمرې له راغلي. نو واپس دا سره د دې نه علاوه هم 2-3 ځایونو کې دیو بیا بار بار داسې څه د حملو مملو کوشش وکړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته کې حدیبیې ته راورسېد، نو هلته یې پړاو واچ. او دغه چې د مکې معظمې نه یو وفد او بیا بل وفد او بیا بل وفد، 3 وفدونه بار بار راله، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې آماده کو چې تر دې ځنه واپس ځه او تاسو مونږ کعبې ته پرېږدو نه. څومره وفدونه چې راتلل نو نبی علیہ السلام به ورته ویې راشئ زما د خلکو حساب کتاب وګورئ، دا خلک دا دي احرامونه یې تړلي دي، په لنګ کې دي، وسلې نه دي راوړي، د جنګ سامان نه دی راوړی، پاتې شو تورې. نو توره خو د عربو یو قسم له زیور دی، دا خو د دې کالی دی، دا خو د دې جامه ده، دا خو چې هر څوک هر چېرته چې ځي نو توره د ځان سره وړي. بهرحال هغوی په دې باندې پوه شو چې دا واقعي ده، نبي علیہ الصلوۃ والسلام خو دا د جنګ دپاره نه دی راغلی. د بنو خزاعه او یو سردارو بدیل ابن ورقا هغه یې راولېږه، هغه چې وکتل د نبي علیہ السلام نه ډېر سخت متاثره شو، او چې واپس راغی ورته ویې د قریشو خلکو غټ ظالمان یې، د الله تعالی د کور د طواف دپاره خلک راغلي دي او تاسو یې بندوئ. بهرحال په دې منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم
حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ولېګو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې ولېګو چې ته لاړ شه د مکې د خلکو ته ووایا چې مونږه د جنگ دپاره نه یو راغلي او مونږه طواف له راغلي عمره به کوو بیا به هغه چې ورغی هلته هغه ته خلکو ووایي ته طواف وکړه. هغه وایي چې پیغمبر علیه السلام طواف نه کړی زه طواف نه کوم. نو بهرحال د هغه خپل خپلوان خلک هلته ډېر وو بنو امیه خو هلته زیات نو هلته دی لږ ایثار شو. دلته چا افواه خوره کړه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د مکې خلکو قتل کړو. نبی علیه الصلاة والسلام د ونې لاندې ناستو خلکو ته ویې راځئ اوس بیعت مونږ خو راغلي جنګ له نه وو خو چې اوس دا صورتحال لی نو راځئ. نو هر سړی به راته نبی علیه السلام په لاس کې به یې لاس ښودو چې د مرګه پورې به دې خبره نه واپس کېږي ولې حضرت عثمان راته بدل به الو. دې خلکو خو جنګ ته جوړول دې خلکو د مکې دې خلکو ځکه به د مدینې منورې د مسلمانانو پر کیمپونو باندې دوه درې ځله حملې وکړې. پوهېږې یو ځل ته نبی علیه الصلاة والسلام د ملګرو تقریبا 40 کسان گرفتار کړو بل ځل ته 80 کسان گرفتار کړو بیا به پرېښودو. یعنی د هغوی جنگ جوړاو او نبی علیہ السلام جنگ نه خوښاو. ولې؟ نو ځکه نبی علیہ السلام جنگ نه خوښاو چې خلک به بیا وایي چې دا پیغمبر خو نعوذ بالله دوکه وکړه راغلی د احرام په جامو کې او راغلی جنگ لو. دا د مسلمانانو د بدنامۍ ډېره غټه ذریعه وه او هغې دا غوښتله چې داسې جنګ وشي چې دوی بدنام شي چې موږ دنیا ته به دا وایو چې یاره دا خو موږ د عمرې نه خو نه منې کول خو دوی خو جنګ له راغلي. بهرحال الله تعالی مؤمنانو له صبر ورکړو او دوی په دې خبره باندې ټینګ پاتې شو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خبره خو بیا دروغ ثابته شوه لیکن د مسلمانانو د زړه اخلاص خو الله تعالی ولیده. حضرت عثمان رضی الله عنه چې راغی نو بیا د دې قریش یو سردار ورسره راغی سهیل ابن عمر. سهیل ابن عمر چې راغی نبی علیه الصلاة والسلام سره مذاکرات شروع کړو. مذاکراتو کې خبره دې ځای ته ورسېده چې په یو څلورو پنځو خبرو باندې دې متفق شو. یو خبره پکې دا وه چې 10 کاله به مونږ او ستا په منځ کې جنګ نه وي د جنګ بندۍ معاهده به وکړو. 10 کاله به ته په مونږ نه راځې مونږ به په تا نه راځو. صحیح شوه. بله خبره دا ده چې که زمونږ نه یو سړی مسلمان شي او تا خواله درځي نو مونږ ته بیا راواپس کې او که ستا نه یو سړی کافر شي او زمونږ خواله راځي مونږ بیا تا ته نه واپس کوو. نبي علیه السلام به ټیک بیا په دې خوا وشا قبایلو کې چې ته د چا سره معاهده کې نو هم ته به آزاد یې او که مونږ د چا سره معاهده کوو مونږ به هم آزاد یو. دا خبره ټیک شه. بیا دا ده چې څه کال به تاسو واپس ځئ او عمره به نه کوئ او کال له به تاسو بیا په دې موقع باندې راځئ تورې به د ځان سره راوړئ 3 ورځې به صرف په دې مکه معظمه کې تاسو ډېره کېږئ عمره به کوئ مونږ به درته مکه معظمه خالي کړو او بیا به واپس ځئ. ټیک شوه. دې نه بعد په دې باندې دستخط لا کېدونکې وي. په دې کې د حضرت د دې سهل دا سهل بیا وروسته مسلمان شوی سهیل ابن عمر. دا سهیل ابن عمر بیا مسلمان شوی د فاطمه کې نه بعد. د زوی راغی حضرت ابو جندل رضی الله تعالی عنہ او هغه په د لاس خپو کې تړلی دی او د زخمونو اثرات دي په ډېر په تکلیف باندې راغی. نبی علیه السلام ته وی د خدای پیغمبر او د ظالمانو نه خلاص کړه. نبی علیه الصلاة والسلام د سهیل ته وی د زوی دې راکړه او دا ما سره پرېږده دا راته را پرېږده. هغه وی نه زما او ستا په منځ کې معاهده ده. وی ګوره په معاهده باندې دستخط یې لا نه دي شوي مهرونه پې لا نه دي لګېدلي لهذا د هغه وی نه بس بیا معاهده نه کوو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته دته وی چې زه بس الله تعالی به تعالی سره لار راوباسي او زه واپس د دوی سره. هغه د خدای پیغمبر ډېر تکلیف دی راته ډېر وهي او تکلیف راته راکړي. نبی علیه السلام مې بد دا خو د اسلام په لار کې دا تکلیفونه دي نو دا به برداشت کوي خو معاهده نشم ماتولی. ټیک شوه. هغې نه بعد صحابه کرامو دپاره حضرت عمر رضی الله عنه په دې معاهده باندې ډېر سخت خفه و. یو ته به راغی بل ته به راغی ابوبکر صدیق ته یې وی دا څنګه شرطونه دي دا څه کوو مونږ. هغه ورته وایي چې پیغمبر علیه السلام یې مني نو ټیک ده نو مونږ څه ووایو. په دې لاره باندې را روانو په دې شرطونو باندې بحث کېده نو هلته کې د حدیبیې نه دی را واپس شو. هلته کې هغه قربانۍ حلالې کړې احرامونه یې پرانستل او بیا را روان شو. په لاره کې چې را روانو نو په دې لاره کې په دې باندې پوه شوې دا د سورت فتح دا آیاتونه نازل شو. پوهېږئ په دا ټول سورت نازل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راوغوښتو ورته وی ته ډېر زیات خفه وې او تا وی چې موږ واپس د عمرې نه بغیر لاړو نو راشه چې دا صورت درته واورو. نو انا فتحنا لك فتحا مبینا الله تعالی وی تعالی ما ښکارا او پر ډاګه فتح درکړه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی د خدای پیغمبر دا فتح ده بظاهر خدا ښکارېده چې دا خو مونږ شکست خوړو راغلي عمرې له خلکو د عمرې ته پرې نه ښودو واپس روان شو.
نو دا الله تعالی ورته چې نه دا فتح ده. الله تعالی دې ته فتح مبین وي، یوازې فتح هم نه، فتحا مبینا، ښکاره او په ډاګه فتح. څنګه فتح ده؟ نو موږ په دې ځان پوهیو. مثلا اوله خبره خو دا ده چې د مکې خلکو به د اوسه پورې دا وي چې دا مخروران تښتېدلي دي زموږ نه، نوی دین ځان له جوړ کړی دی او څه شی دی پته نه لګي. اوس دا ومنله چې نه، دا اسلام یو دین دی، دا محمد صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې د ریاست یو سربراه دی او د ده سره د مدینې د ریاست د یو سربراه په حیثیت باندې مونږ کینو او مذاکرات ورسره کوو. نو مذاکرات کول د دې خبرې ثبوت شو چې دا د پیغمبر علیه الصلوة والسلام ریاست او حکومت ومن. اوله خبره دا شو او دا لویه خبره وه، معمولي خبره نه وه. دویمه خبره دا وه چې اسلام د یو دین په حیثیت باندې ومانو. اسلام هم د یو ځکه چې د دې خدا خیال و چې تاسو صحابیان خلک یې، نور خلک به عمرو له راځي او تاسو بې دینه خلک یې، ستاسو دا دین څه دین نه دی، نو تاسو مونږ عمرې ته نه پرېږدو. اوس یې ووایي چې خیر دی کال له به راځئ عمره به کوئ. د دې معنا دا ده چې ستاسو دا دین هم یو دین او یو نظام دی. د مکې خلکو دا ومنله. اوسه پورې خو په مکه معظمه کې 14 کاله خنداګانې کولې. اوس دا ومنله چې نه، دا پیغمبر علیه الصلوة والسلام چې څه مني دا یو دین دی، دا یو نظام دی، به حیثیت دین او به حیثیت نظام دا اومن. دوه خبرې شوې. درېمه خبره دا وه چې د دې معاهدې په وجه باندې مسلمانانو ته یو آسانی میلاو شوه. هغه دا چې د لوی دشمن د مدینې منورې د مسلمانانو څوک و؟ دا قریش. د دې سره معاهده وشوه چې 10 کاله به جنګ نه کوو. بس د دې طرف نه موږ مطمئن شو. اوس به موږ د خپل ریاست د اندرونی اصلاحاتو ته وزګار شو او د اسلام دا پیغام به د بهر دنیا ته د خورولو ته وزګار شو. په دې یو کال کې دن بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم 104 خطونه لیکلي دي د دنیا حکمرانانو ته. دا ځکه د مدینې منورې د مکې معظمې د خلکو نه فارغ شو او دویم دا چې ریاست تسلیم شوی ریاست شو، یو ریکګنایز سټیټ جوړ شو، دا یو تسلیم شوه ریاست شو. نو نبی علیه الصلوة والسلام ته دا مقام ملاو شو چې د دنیا بادشاه ته خط ولیږي. ځکه بادشاه ته به خط هغه څه ولیږي چې په خپله دغه مقام او دغه مرتبه وي. نو دا نبی علیه الصلوة والسلام دا مخکې نه دا مرتبه وه خو دشمن لا منلې نه وه، او دشمن تسلیم کړه. ریاست خو د مخکې نه و، چې ریاست د مخکې نه و نو بیا دا جنګونه څه وو او دا سزاګانې څه وې او دا عدالتونه څه وو او دا فیصلې څه وې، خو دا تسلیم شو د ریاست شو. بله یو فایده پکې دا وشوه چې د عربو نه علاوه باقي خلکو طرف ته توجه. په یو خبره باندې صحابه کرام ډېر زیات خپه چې دا مونږ ته چې دا ووایي چې یو ستاسو نه سړی مسلمان شي او راشي نو تاسو ته به مونږ نه واپس کوو، خو چې که تاسو نه کافر شي او مونږ ته راشي نو مونږ به نه در واپس کوو، تاسو به راته راواپس کوئ. زمونږ نه مسلمان شي او درشي نو مونږ به درځو راواپس کوو. په دې خبره باندې صحابه کرام ډېر زیات خپه وو. نبی علیه الصلوة والسلام ورته وایي چې ګوره چې یو سړی کافر شي او زمونږ نه ځي نو مونږ په کافر سړي څه کوو، ښه ده چې د مدینې منورې نه ځي. البته چې د دوی نه مسلمان شي او راشي نو کېدای شي الله تعالی به دې له څه لار راوباسي. نو هغه لار الله تعالی داسې یو زبردست راویسته چې د ټولو نه مخکې حضرت ابو بصیر رضی الله تعالی عنه مسلمان شو او راغی مدینې منورې ته. په دې دوران کې دغه دي چې د مکې معظمې نه پسې 2 ځوانان راورسېده او نبی علیہ السلام ته وی چې د معاهدې په بنیاد باندې مونږ ته دا ابو بصیر رضی الله عنه را واپس کړ. نبی علیہ السلام هغه ته ویل که اوس به سره ځي، وی دا خدای پیغمبر دا خو ظالمان دي، ما سره ډېر ظلم کوي، زیاتې کوي. هلته په مکه معظمه کې به راتات کړی او بیړۍ اچولي. نبی علیہ السلام ته وی چې نه زه خو بدلېږم، ما خو معاهده کړې ده، ته زما ملګری زړه مې د باندې سوځي، خو د معاهدې خلاف ورزي نه کو. اسلام ګوره یوازې د منځونو دین نه دی، دا ډېر اهمه خبره ده. وی زه اوس بس هغه او دی مو ته ونه وایي چې ځه که زمونږ غوندې خلک وایي زه مړه ته ما دشمنانو ته حواله کړه چې تا منم نه. اوس رښتینی خلک وکړه، رښتینی خلک. نو بس دی روان شو. ټیک ده پیغمبر راته وایي نو زه په لاره روانو ته څه وخته پورې په یو ځای کې دمه کوله. دغه 2 کسانو کې د یو کس سره توره وه نو چې ده ورته ووایي هلکه پلان کې دا توره د ډېره مزېداره توره نه ده، دا دې په څو اغوستې ده. هغه وایي دا خو پلان کوي توره ده او دا د بحرین نه راغلې ده او دا د هندوستان نه راغلې ده او دا د دلي نه راغلې ده. وی یاره لږه ګورم نه، وی واله وی ګوره چې راوایه درسې کتل او د ده چې خیال بل پته شو ناڅاپه چې تاو کړه او خرپ د دې سړي نه پکې سر وو او هلته یې کپره واچول. هغه بل منډې کړې او دم ورپسې منډې کړې. نو منډې بل ځای خو یې بیا
پناه نه نو مدینه منورې ته راغی. نبی علیہ السلام ته وی چې سړی خو زما یو سړی مړ کو زه ته یې راغلم. نو نبی علیہ السلام یې زه وکم دا د باغ کار نه دی ته پوهېږه سړی پوهېږه تا ما نه سړی غوښته ما نه سړی واله اوس زه د دې ذمهوار نه یم تا وژنې وکړه بل وژنې وکړه دواړه وژنې وکړه سره سره کوي په دې کې زما کا وایي نه نه زه توبې مې دی خو چې اوس ما ته څه ونه وایي وایي چې نه تا ته دلته څوک څه نه شي ویلی. بیا هغه ابو بصیر نه رضی الله تعالی عنه ته نبی علیہ السلام یې تاسو په مدینه منوره کې نه پرېږده ما معاهده کړې ته به دلته په مدینه منوره کې نه پاتې کېږي. وایي زه به څه کوم وایي د مدینې نه بار ته چېرته وځه. هغه ځان له سوچ وکړو ورکه ځان له بل حکومت جوړو پوهېږې په خبره باندې. نو د مدینې منورې نه د قبلې طرف ته د بحر احمر په دې کې داسې علاقه وه چې هغه د مدینې منورې په ریاست کې شامله نه وه. لاړو هلته کې ځان له توره موره خو یې ځان له پیدا کړه هغه توره خو سره میلاو شو څه سامان مامان به یې راغستی چېرته نو هلته یې ځان له جونګړه جوړه کړله بس وایي دا زما کوټګۍ شو. هلته د مکې معظمې کې بعضې خلکو ته پته ولګېده چې نبي علیه صلات وسلام خو د مکې نه څوک لاړ شي هغه واپس کوي خو ابو بصیر رضی الله عنه ځان له بله کوټګۍ جوړه کړې ده بس هلته به لاړ شو هلته به کینو. نو خلک به مسلمانېدل او راتلل به او د ابو بصیر رضی الله عنه سره به هلته کېناستل هلته به کېناستل. دغه ابو جندل رضی الله عنه هلته راغی او په دې کې دا مرصد رضی الله تعالی عنه چې و که نه مرصد ابن ابي مرصد غنوي رضی الله تعالی عنه دا ډېر پهلوان سړی و د یو کار شروع کړی د ده همیشه طریقه دا وه چې دی به مدینې منورې نه ته مکې معظمې ته او هلته چې به کوم قیدي و چا به تړلی نو دی به غلی غلی د شپې لاړ هلته به ورته په شرغشو مرغشو کې شپه وکړه او کور به یې معلوم کړو د شپې به کور ته واوړېده او هغه قیدي به یې را په شا او را به یې وړل لرې او بیا به یې اطلاعات کړی متکړی پرانیستی ورته به یې چې اوس ځه مدینې منورې ته ځان رسوه. په دې چل باندې ډېر کسان د مکې معظمې نه را ایستلي نو هغه خلک چې به راتلل نه به چېرته پاتې کېده هغه د ابو بصیر رضی الله عنه سره به پاتې کېدو. هلته د اویاو کسانو یو جته جوړه شوه. بیا چېرته د مکې معظمې څخه قافله او لږ لږ خلک به راتل نو د نبي علیه السلام سره خو معاهده وه نبي علیه السلام خو د مکې قافلو ته څه نه وي لیکن دې ابو بصیر رضی الله تعالی عنه به په شبخونې کولې او حملې به یې پې کولې. هغوی راغله او نبي علیه الصلات وسلام ته ویل د خدای پیغمبره دا کسان بند کا او دا مکې معظمې ته درولوې تاسو خو وایي چې نه به یې درولوې یاره جي به دا شرط به ته مونږ لرې کړو خو دا سړي دلته مونږ ډېر زیات تنګوي او دا مدینې منورې چې صحیح ده تاسو وایئ چې راځي نو هغه لکه وایي دلته راځئ بیا خوشحاله شو راغله څومره فایده پکې الله تعالی وکړه. د هغې نه بعد دا بله خبره چې څه کال تاسو به نه راځئ او کال نه به راځئ. ګوره صحابه کرام ډېر سخت خفه وو ځکه چې د دې په ذهن کې دا عمره نه ده دا خو د دې په ذهن کې یو ډېر لوی ارمان و. اخر د دغه مکې باشندګانو اووه کاله وشو اخر شپږ اووه کاله وشو او د مکې باشندګان دي او عمره یادېږي بیت الله یادېږي نو ډېر زیات خفه دي. لیکن د دې نه اخوا چې کومه لویه خبره ده که دې عمرې ته دې پرېښودې وې نو کېدی شي چې دا صلح حدیبیه واړو شوي نه وې نو چې صلح حدیبیه نه وې شوي نو د مکې معظمې د فتح دپاره لارنام واردېده نو الله تعالی وی نه پرې تاسو اوس نه پوهېږئ. یو کال تیر نه دی او الله تعالی ته خو معلوم و چې دا خلک غداران او دوکماران دي. نو دوی چېرته کې بیا د بنو بکر او د بنو خزاعه مقابله وه. بنو خزاعه سره نبي علیه السلام معاهده کړې وه د بنو بکر سره د مکې والو معاهده کړې وه. د معاهدې په رو باندې طریقه دا وه چې بنو بکر او د بنو خزاعه په خپل منځ کې جنګي نو د مکې خلک به موله مدد له نه راځي د بنو بکر او د مدینې خلک به د بنو خزاعه مدد له نه راځي. لیکن یو ځل داسې چلو شو چې د دې دواړو په منځ کې جنګ و نو د دې قریشو نوجوانانو د شپې بوزکونه موزکونه وتړل نقابونه یې واغوسته او پټ پټ لاړه د بنو بکرو ملګرتیا یې وکړه او د بنو خزاعو باندې حملې وکړې نو هغې وپېژنده چې ویې پېژنده نو وفد راغی نبي علیه السلام له مدینې منورې ته چې مدینې منورې ته وفد راغی او جړاګانې او فریادونه یې وکړو چې مونږ خو ستاسو ملګري یو او د مکې د قریشو ملګرو خو د خپلو ملګرو ملګرتیا وکړه. نبی علیه السلام یې بس خبرې مه کوئ او کار وشو که خیر معاهده ماته شو. یو معاهدې د ماتېدو خطره ده و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم علی سواء او یو دا چې معاهده ماته شي چې ماته شي خو بس بیا تدبیر کوه بیا پې ورځه نو معاهده ماته شو. بس نبی علیه صلات وسلام پوه شو چې اوس که خیر په مکې معظمې د حملې لار برابر شو. هلته ابو سفیان هم په خپل حرکت باندې پوه شوی و. بله ورځ دغه دی چې ابو سفیان راغی پوهېږئ په خبره باندې هلته مدینې منورې ته هلته خو یې لور هم حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د هغې کره راغی او نبي علیه السلام دپاره چې کوم ځای تیار شوی و نو په هغې کېناستو. حضرت ام حبیبه ورته ویې پاسه له دې ځای نه دا د پیغمبر علیه السلام د ناستې ځای دی دلته به ته نه کښېنې ته مشرک یې زما په کور کې اوسېږه ډوډۍ به درله درکوم پلار مې یې خو پیغمبر چې په کوم ځای کښېني دلته به نه کښېني هغه ځای نه را پاسو. هغه راغی حضرت عمر ته یې ویې دا معاهده بیا په دې کې لږ څه کړپ کړپ شوي دي او څه خبرې او څه شکونه مکونه پکې پیدا شوي دي دا معاهده بیا ورته تازه کوو
یو ته وی بل ته وی اخر پیغمبر علیه السلام راغی نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه معاهده کې تاسو ماته کړی د معاهده نو د وینا مخ نه د ماته کړی نو تاسو کولې څه مطلب دی زړه په زړه خبره ده بس کما ته کړی مینو صفا وای چې ماته کړی نو د خو ویلې نشو چې موږ ماته کړی ده او نبی علیه السلام ته خو پته و چې ماته کړی ده بد دغه شانې واپس مکه معظمه ته راغی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم موقع پیدا کړل او په اتم کال باندې په مدینه مکه معظمه باندې ورغی مکه معظمه فتح کړل پته ولګیدا چې فتح مبین وکنه دا حدیبیه دا ډېر لوی فتح و تاسو په دې خبره باندې ورسېدی او بیا په وم کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دغه سوال سوا کسان د ځان سره کړ او مدینه منوره مکه معظمه ته لاړ احرامونه بیا وتړل او عمره القضاء وکړه هغه عمره ډېر تسکړه او دې د درې ورځې ته مکه معظمه خالی کړې و هغه ته په غرونو کې ناسو تماشې کولې او دا د مدینه منورې طب والدي دا په ځان پسې خپې راکاږي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا وګي وهاي پر طواف کې داسې پر اول سلورو طوافونو چکرو کې ګرځي نو دا وګي وسله پاره وای کعبه دا بیت الله د جمعات ته پکې وګي وي مطلب دا دی چې جمعات کې دا منظم په داسې انداز کې کوي چې په دې منځ دیم کافر قاریږي او کافر په غوسه کیږي داسې منځ مکوه چې هغه منځ او عبادت دې داسې چې هغه وي زمړه داسې مړي ځامن دي په دې مانځه کې مو ته یو چل داسې وښودو ځکه طواف د بیت الله نه خو داسې دی لکه منځ نو په دې کې ورته وګي وهي ځکه د لرې نه ورته هغه ګوري چې هلکه وایي دا خو خلق لاسې په عامو بازارونو کې وګي و دا خو د طواف په وخت کې وګي و خدای دې خیر کوي چې ته مخامخ نشو نو دا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خالص په امداد د نوم د الله ډېر زیات مهربان او همیشه مهربان دی البته یو سوال پیدا شو چې پیغمبر علیه السلام تا خو موږ ته وی چې ما خوب لیدلی دی چې عمرې له تللی یو نو هغه خوب خو د پیغمبر وحی نو الله تعالی دا غي جواب راولېګه چې دا خو الله تعالی ورته نو ویلي چې اوس به زه کال نه بلاړ شي که نه عمرة القضاء کې پرې لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق دا خوب بالکل صحیح دی او عمرې له به زی همدقه کسان چې تاسو تللی عمرې له به زی خو فعلم ما لم تعلموا الله ته داسې خبرې معلومې دي چې تاسو ته نه دي معلومې نو فجعل من دون ذلك فتحا قریبا عمره به در باندې وموکي خو د عمرې نه مخکې دله یو زبردسته فتح هم درکړه چې د فتح مکې موقع ته میلاو شوه یوه عمره څه د کعبې د دروازې چابیانې دله درکوي د کعبې لارې درته کلاو کړه بیا به ټول عمر ځای او راځئ او دغه کعبه ده طوافونه پکې کوئ انا فتحنا لك فتحا مبینا بشک موږ تعالی فتح درکړه ښکاره او پډاګه فتحا نو شکریا ادا کوه د الله تعالی لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك دې دپاره چې الله تعالی معاف کړي تا ته غلطۍ او خطاګانې چې مخکې شوي دي ستا نه وما تاخر او چې وروستو دي د پیغمبر نه غلطۍ او ګناهونه نه دي شوي خو مطلب خلاف اولا دی نو غزا او جهاد او فتح داسې شی دی چې په دې باندې د سړي غلطۍ او خطایۍ او لغزشونه هر څه معاف کېږي ويتم نعمته عليك او پوره کې نعمت پتا باندې د الله تعالی طرف چې کوم نعمت ته د دې نعمت دار چې تا ته به یو سکون ملاو شي نو ته به د الله تعالی دین دلته غالب او نافذ کې دین بدلته غالب او نافذ کې سکون به ته ملاو شي اندرونی اصلاحات به وکي ويهديك صراطا مستقيما او ته هدایت کی طرف د سملار ته د هدایت یو مرتبه دام د شریعت د فتح نه بعد ملاويږي په دې هر سړی نه پويږي ښه بدلته په ته دومره پوي شي چې یو مرتبه د هدایت د سشتا وینصرک الله نصرا عزیزا او الله تعالی مدد درکې زبردست او مضبوط مدد نصرا عزیزا یو زبردست مدد دیو کی هو الذي الله غزات انزل السکینه چې نازل کی اطمینان فی قلوب المؤمنین د پرونو ایماندارو کې ازداد ایمانا چې د پر زیات کړي ایمان ما ایمان هم سره نور خپل ایمان نه چې مخکې ایمان شته پر ایمان کې یو جلا پیدا شي ولله جنود السماوات والارض نو دا اطمینان کنه نو جنگ بشوي وکړي او اطمینان سلويخ کسانی ونی ول اتیای ونی ول او بیا به پرې خو دا اطمینان ولله جنود السماوات والارض او الله تعالی لخر د اسمان او د زمکه وکړه الله علیم الحکیم او الله تعالی علم او حکمت والا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات جننکی مؤمنان سړي مؤمنان خدای باغونو ته تجری من تحت الانهار چې بهيږي بلند دونه دا غنه ولي خالدین فیها همیشه په کوشي کوي کفرانم سیئاتهم او ما بغیر تر دي ګناونه وکړه ذلك ان الله فوز عظیم او دا الله تعالی په باندې لوی کامیابی ده ويعذب المنافقين والمنافقات او سزا ورکړي منافقان سره منافقان او خرجتا والمشرکین والمشرکات او مشرکان سره مشرکان او خرجتا الظانین بالله ظن السوء چې ګمانونه کوي په الله تعالی باندې ناکار ګمانونه علیهم دایره السوء په دې باندې الله تعالی بده ورځ راولي علیهم دایره السوء په دې باندې الله تعالی چورلون کې مصیبت راولي بده ورځ دې په خدای راولي دا
غضب د الله تعالی دی په دې باندې غضب الله علیهم او د الله تعالی غضب دی په دې باندې ولعنهم او الله تعالی پلانت کړی دی وعد لهم جهنم تیار کړی دی پر دوزخ وسات مسیر او ډیر بد ځای واپس دی د جهنم ولله جنود السماوات والارض او د الله تعالی په اختیار کې دی لخر د اسمانونو او زمکه وکال الله عزیز حکیم او د الله تعالی غالب او حکمت والا ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا بشکته مونږ لګلې شاهدا د خپل عمل نه گواہی کوونکې د توحید او مبشرا زیر ورکوونکې او نذیرا او يرونکې لتؤمنوا بالله ورسوله تاسو ایمان وروړي په الله باندې هغه پیغمبر وتعزروه د پیغمبر عزت وکې تایید وکې وتوقروه او د قدر وکې احترام وکې وتسبحوه او د الله تعالی تسبیح وایي یعنی تسبیح د الله تعالی او قدر او احترام بده چای بکرتا و اسویلا سبا او بیگا ان الذين يبايعونك بشکا کسان دستا سره بیعت کو انما يبايعون الله دی په حقیقت کې د الله تعالی سره بیعت کوي ځکه چې ید الله فوق ايديهم د الله تعالی الله ستدي د لاس ته پاسه ده ګوره د پیغمبر سره بیعت داسې دی لکه د چا سره د الله تعالی سره بیعت د دې اجر به څوک ورکوي الله او د دې مقام او مرتبه څومره اوچته ده لکه د الله تعالی سره بیعت زکه خو بیا رښتو وایي چې دا بیعت چا کړی دی د دین الله تعالی مکمل خوشاله دی بس لقد رضی الله عن المؤمنین ځان اوس پر مرګ دا مرګ ته ځان سپارلو کړه جنگ ته ورځي او سیوا د تور سره بل سشتم نه او دا غي کور راغلی او د وطن نم لري نو دا مرګ نه دی نو چې د اسلام د پاره سره مرګ ته تیاری کنه نو د دین د الله تعالی رضا بل ذریعہ سده فمن نکفا چا چې ماده ما تکړه فانما ينقص على نفسه ماده ما تکړه د خپل ځان نقصان بکې دا خو عام خبره کوي هغه خو نه ماته ولا ومن اوفى بما عهد عليه الله او چا چې پورا وکړه پورا والے او کو پاغه وعده باندې د الله تعالی سره کړی عليه الله دا هاي پکې مضموم کړه نو ته به چې مکسوره ولیدا ما نه ته د مکسوره د پاره دلیل وایا نقطه ویل الفار کده قار د پاره نقطه د فار د پاره کې د قار د پاره علیه الله په خپل اصل پاتې دی ځکه علا په هو داخل شوی دی او ته ولودن علیه نشو سپوږ شي د دې معنا دا چې په معاهده کې اصل هغه دی چې اوله معاهده کوم کړی دا پاره کې رستری خبرې چې راځي غزاید دي د دې ها د دې ضمیر نه دا معنا ده ځکه چې دا په اصل کې سما و د دې ها د دې زمينه دا معلومیږي چې په دې کې رعایت د اصل شوی دی نو معاهده هم دې ته وایي چې پای کې رعایت د اصلي نه کوي خبره ده ما په خیال دا ډیره جوړه نقطه ده خو پوي په نشو ما په خیال علیه کې دا هي ضمیر خو کسره ده خو د تخفیف د پاره کسره راغلی ده ورنه دا هي څه شی ده دا خو علا حرف جر ده او هو څه ده ضمیر ده نو په ضمیر باندې علا داخل شوی دی نو اصل کې و دا علا هو بیا د تخفیف د پاره او لری شو نو څه جوړ شو او د الف په یا باندې بدل شو نو علا هو یا علیه شو نو اصل کې خدا علیه ده مونږ چې علیه وایو دا خدا ثانی د پاره وایو نو دا اصل لفظ ذکر کړو ځکه چې خبره په معاهده کې ده په معاهده پابندي پکاو ده نو پابندي معنا دا نه چې هغه اصل معاهده دې کړی دا غیر لحاظ بساتي نو دلته هم دا اصل عبارت لحاظ وساتل او بل دار دا هدا ضمیر دا زمنه دا د لام د تفخیم د پاره ده چې رسته دا په لفظ د الله کې د لام نه ویل کېږي نو کله دلته کسرین هغه لام دومره مفخم نه او جدل تمخ زمین او غلام سی بیا هغه مفخم او ډکای نو د دې اهمیت ته په اشاره ده فسيوتيه اجر عظیما اور بک الله تعالی د لوی اجر سيقول لك المخلفون ورج کم کسان د حدیبیه نه نوتلی عمره لا په باندو کې نو چې خلک واپس رااله نو اریان شو چې داسن چلله بیا ورپسې سو میاشتې بعد بیا د غنیمت خبره و د خیبر نو دی وی چې الله خدای د خیر کې خدای خبره د مزوري نو چې یاره موږ خیبر ته سره موږ زو نو الله تعالی وته نه چې په هغه سخت کې د مرګرتیا نه کړم د اسانه لبم نشي او کته چې یاره چې ما خو جهاد ته ډیر زیات شوق دی و رومیانو مقابله لبلار شي الته بجنګو کې او د ایرانیانو مقابله ته بجا لاړ شي نو د ارمان به خدای ته پوره کی او دا وسنی جهادونه نه دي دا به خیر د دې خلکو ته پرې دا چا سخت تیری کړی دي او کستا خامخا جهاد تشوقي نو رومیان هم ډیر شهري او ایرانیان هم ډیر شهري دا غي په مقابله کې بجنګو کې سپوږی شي په خبره دا خبره په سورۃ توبه کې هم دسوا دلتم دسه سيقول لك المخلفون من الاعراب يقرن وایبتا تا کسان چې رست پاتې کشوی د باندې چونه نبی اسلام عام اعلان کړی ویل کټول راځي چیزو نو دی نو راغلی نو چې واپس رااله نو پوه شو چې الله کدا کارم خنه دی کړی نو تاسو ولې نه ویتلی وې شغلتنا اموالنا واهلنا مشغول کړیو مونږه مصروف کړیو مونږه خپل مالونو خپل بال بچو یاره جی بیماری وا بینا جوړا وا بابا خنه وا ها څه پوه شي په خبره
فاستغفر لنا ان منتبخنا وكا يقولون بألسنتهم واي بخبر جواب ما ليس في قلوبهم دي پسونو کې نشتا هغه چې پړل کې کوم خبره ده نشي ویلې چې موږ څنګه نه چې دا هم مرغلت لونو قل ورته وایه فمن یملک لكم من الله شیئا څوک دی چې مالک دی ستاسو د پاره د الله تعالی طرف نه شي ان اراده بكم ضرا ک الله تعالی غواړي تاسو تکلیف رسول او اراده بكم نفع یا غواړي تاسو فائدہ رسول بل خبر دا شنه دا کان الله بما تعملون خبير الله تعالی تاسو د عملونو خبردار دی بل خبر دا شنه تاسو کوم باندې کوي دا دروغ وایي سننتم تاسو دا ګمانو الله ينقلب الرسول والمؤمنون لا اليهم چې واپس منشي پیغمبر او مؤمنان خپل بال بچونو ته ابدا همیشه د پاره دا هم مرګ روان دي دا به ژوند را نشي دا کدا سره دښمنی دا وزیالته دا وزين ذلك في قلوبهم وخيتشوا دا ګمان تاسو په ژوند کې وزنتم لن نسوي تاسو ناکار ګمانونه کول وکنتم قوما بورا او تاسو تباوړي خلق وې وکنتم قوما بورا او تاسو وې تبامړي بورن د بایر جمع د بایر هلاک ته وې نو تبامړي په پښتو کې معنا ده بل څه دا ومن لم يؤمن بالله ورسوله سوک چې په الله باندې او پر رسول باندې ایمان رانوړي فإن أعتدنا للكافرين سعيرا بشک مو تیار کړل کافرانو لپاره ګرم اور د دوزخ اعاذنا الله من ذلك ولله ملك السماوات والارض الله لپاره د حکومت د اسمانونو زمکه یغفر لمن یشاء ويعذب من يشاء بخنه کې هغه چاته دا غیر اراده شي عذاب ورکه هغه چاته دا غیر اراده شي وکانه الله غفور رحیم او د الله تعالی بخون کې مهربان سيقول المخلفون وای با کسان چې رست پات کړي شي استاد سره دي عمره رتلونه اذن طلقتم الى مغانم چې تاسو روان شي غنیمتونو ته درې میاشتې پس خیبر روان شي لتا خذوها چې دا غنیمتونه راغونیشه دا د تبوای چې زارونه موږ پرې نه تبې کوم در سره زو یریدون غواړي ان یبدلوا کلام الله چې دی بدل کړي د الله تعالی وینا اوس دلته د الله تعالی وینا کومه ولا وای پیغمبر علی السلام ویلیو چې د حدیبیه په دې صلح کې څوک شریکو په دغه بیعت الرضوان کې څوک شریکو نو الله تعالی د خیبر غنیمتونه غیله مقرر کړی دي نو دا خبره په قران کې شته وای نه دا خبره په کوم ځای کې ده دا په سنت کې دا پته ولګی دا چې سنت هم د الله تعالی له طرف نه واحده ځکه چې الله تعالی وت کلام الله وي سنت ته سوي کلام الله یریدون دی غواړي ایبدلوا کلام الله چې دا الله خبرې بدل کی نو دا الله خبرې یوازې دا قران نه دا الله خبرې کوم دي هغه سنت د پیغمبرم د الله تعالی خبرې دي فقل ورتو لن تتبعونا تاسو موسی نه کذالکم قال الله من قبل دغه خبر الله تعالی مخکې کړی دا په قران کې دا خبره مخکې کم ځای ده وای دا پیغمبر کړي وکړه دا پیغمبر خبره د چا خبره ده دا د الله خبره ده فسيقولون دی بوای بل تحسدون بل کې تاسو موږ سره حسد کوي دا مړ تاسو چې موږ بد شو نیکی مرا باندې نه پیرزو کیږي بل خبره دا سن دا کانوا لا يفقهون الا قليلا دی په خبره نه پويږي مګر لگا د مخلص او د منافق فرق پکار دی د قرباني والا او د غیر قرباني والا فرق پکار دی دا په خبره نه پويږي قل للمخلفين من الاعراب ويا کسان ته چرست پات کې شيری پرې باندې کې ستو تاونه تاسو ته دعوت درکړې شي الی قوم جنگ دا قوم ته ګوره دعوت یوازې د عبادت نه دعوت د چندې می او دعوت د سمی د جهاد می نو دا ټول دعوتونه بچلې کنه حاجی دړندو اتی به نه جوړه نه د دړندو اتی جوړه وای اتی څه ته وای د کوټې ستنې ته وای پاغه خپې ولا ګوتې والي هغه بول نه مړه اتی چج ته وای په وګه ولا ګوتې والي هغه بول پرې د مړه اتی خودرمن ته وای په املای ولا ګوتې والي او په یو بل راکې خو دړندو اتی به د اسلام نه جوړه ښه خاجي قل ورتوایا للمخلفين نيرست پات شو خلق تا من العرب الذي باندو چانو ستدعون الى قوم تاسو تبداوت ملاوشي مقابله دا قوم تا اولي باس شديد چې سخت جنگ خاوندان دي التبد سرونو قصابه غيله بزي د معمولی آسان کار نه اولي باس شديد چې سخت جنگ خاوندان دي روسيانو او روميانو او ایرانيانو تقاتلونهم تاسو سره جنگ کوي او يسلمون داغه پورې جدي مسلمانانو تابعدار شي نه به پرې دي چې څو پورې تابعدار شي نه فان تطيعوا کدی په دې کې خبرو من الله يوتكم الله اجرا حسنا تاسو کتا خبرو من الله بدل در کې اجر حسنا خاجر وان تتولوا کتا سو مخواړو کما توليتم من قبل څنګه چې دینه مخ مخړولو تاسو ته پیغمبر ویلو چې راځي چې کنه تاسو نه وی راغلي يعذبكم عذابا اليما عذاب بدل در کې عذاب دردناک ليس على الاعمى حرج نبي چې غزاي نړاند به ولا ګډ به ولا ټول جنا نه نړاند ګډ بیماران ماشومان زنانا کمزوري ده نه ده د ځوانان بس کوي ليس على الاعمى حرج نشته پړندو باندې تنګي ولا على الارج حرج نه په ګډونو باندې په ګډانو باندې ها په ګډو باندې سهارجونو ستنګي ګډ د مو سره منصوره کې طالب علم د ګجرات مو چې تخصص کوم نو زمو یو ملګری اوس باروسی ټوخي ډېر نو هغه ملګری د ګجرات هغه چې پنجابیونه ګډو
ګډ. نو زمونږ مرګري به ورته ګډ به وایي، نو هغه ویندا ما د انګریزي هغه ګډ وایي، هغه سخت خوشحاله شو. نو هغه به د پښتو وایي په خبره باندې کنه، هغه د پښتو داسې به ګډ به وایي، بیا به د پښتو هغه به خوشحاله وي، ما نه ګډ به وایي، ما ته ښه سړی وایي. لا ولا على الاعرج حرج، نو په ګډ باندې د پښتو په دې ګډ یادوم، نو انګریزي ګډ نه. ولا على الاعرج، او نه په دې ګډ باندې حرجون ستنګی دا، ولا على المریض، نه په بیمار باندې سختی شته، په دې باندې غذا نشته، خیر دې دې نزي خدا ځوانان خو دې ذکرنا. ومن يطع الله ورسوله، چاته به ضرور الله او د پیغمبر يدخل جنات، د نبی کې داسې باغون ته تجري من تحت الانهار، چې به کې بلان نه الله غنه ولي. ومن يتولى، سوچ د غزا نه واپس شو، یعنی د غزا نه مخ واړو، يعذبهم عذابا أليما، الله تعالی بول عذاب ورکی، عذاب دردناک. لقد رضي الله عن المؤمنين، بشکه خوشاله دی الله تعالی د ایماندارونو. کله ته خوشاله شې اذ يبايعونك تحت الشجره، چې تاسو سره بیعت کوو د ونې لاندې. او د آیات په کې راته پیدا کا چې لقد رضي الله عن المؤمنين، الله تعالی د مؤمنانو نه خوشاله دی چې کله دې نفلونه شروع کړو، دغه پکې شته چې کله دې خیراتونه شروع کړو، او چې کله دې په ډوډۍ بسم الله ویل شروع کړه، دا کارونه خدي، خیراتونه هم کوا، منځونه هم کوا، نفلونه هم کوا، خدای الله تعالی رضا کله حاصلېږي چې سر ورکولو ته تیار شي، او چې سر ساتي، چې سر ساتي نو بیا به جنت ملاو شي. جی جنت د سر په بدله دی، او چې سر ساتي نو جنت ته به خاورې لاړ شي. څه پوه شي، هغه ټپه مې بدله کړه، پوه شي په پښتو که نه؟ ویم جنت د سر په بدله دی. سردار بدن اله جوړ شي چې سر دې په دار شي. سردار بدن کله جوړیږي؟ سرداری په شهادت ګټلې کیږي، او سر چې سر د دار ته وخیږي سردار شي. سردار کله سرداری، سرداری کله ملاویږي چې سر په دار شي. پوهیږئ په خبره باندې؟ منتظر زیدي په بوش باندې د بوټ گزار کړ، نو پرونه و بل ورځ چې عراق ته راغی، نو د دنیا ورته استقبال راووتله، پیسې پې م راورېږي، ګاډي م وله خلک ورکوي، او تر دې چې د ودونو پیشکشونه مو ته خلک وکړو. دا ولې؟ ځکه چې په جیل کې څه وخت تېر کړ، پوهېږې په خبره باندې، او د بوش په سر یې ګزار وکړو. څه پوه شئ په خبره؟ نو سرداري په شهادت ګټلی کېږي. نو سر چې سر د دار ته وخیږي سردار شي. سرداري هله ده چې سر په دار شي که نه، سر ساتې او سرداري کې. نو چې سر ساتې نو سر به چې په دار رهي نو څنګه به سردار شي؟ لقد رضي الله عن المؤمنين، بشکه خوشحاله دی الله تعالی د ایماندارونه. اذ یبایعونک تحت الشجره، چې کله په مرګ باندې او په قتال او په جنگ باندې بیعت کوي ستا سره د ونې لاندې. دغه ونه بیا حضرت عمر ته نو کټ کړې وه، ویل دې نه چېرته بوت جوړ نه شي. دا فعلم ما في قلوبهم، نو الله ته معلوم هغه اخلاص چې د دې په زړونو کې دی. فانزل السکینة علیهم، الله تعالی په اطمینان نازل کړه. واصابهم فتحا قریبا، او نږدې وخت کې وله ورکړی او فتح نږدې. ومغانم کثیرة، او ډېر غنیمتونه یاخذونها چې دې به اخلي. دغه د خیبر ده. وكان الله عزيزا حكيما، او الله تعالی غالب او حکمت والا. وعدكم الله مغانم كثيرة، الله تعالی وعده کړی تاسو د نور غنیمتونو، تاخذونها تاسو به الی فعجل لكم هذه دې درنه قدر کړه. وکف ايدي الناس عنكم، او بند کړه لاسونه د انسانانو استاد خلق استاد نه. ولتكون آیه للمؤمنین، او دې د پاره چې دا فتح نخری ایماندارو د پاره. ويهديكم صراطا مستقيما، او هدایت در کی تاسو ته، رهنمایو کی تاسو ته سره د سمې لارې. یعنی غازیانو ته چې کومه هدایت ملاوي، دا ګوره د غازا نه چې پټېږي او تښتي د هغه ته نه ملاویږي. د هدایت یو قسم داسې دی چې چا ته ملاویږي، غزا ته، په غزا ملاویږي او په فتح ملاویږي، او د دې نه دی محرومه دی. نو دا د لوی خیر نه محرومه دی، دا دې په ځان وجاړي. دا و اخرى، او نور غنیمتون د الله په علم کې دي، لکه مکه به فتح کېږي، او د روم او د ایران خزانې به راځي. لم تقدروا علیها، تاسو په قدرت نه لرئ. قد احاط الله بها، الله تعالی هغه راګیر کړي دي، الله تعالی په احاطه کړي ده په علم په لحاظ. وکان الله على كل شيء قدیر، او د الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی. ولو قاتلکم الذین کفروا، اوس دا مه وایئ چې که په دې مکه کې جنګ شوی وی نو موږ به خراب شوي وی. نه نه، که جنګ شوی وی نو دوی به داسې د پیتې دپاره بیا لوښی نه موندی دی خلکو، دا به تتر بتر شوي وی. دا داسې آسان کار نه و، الله تعالی خصوصي مدد و. تاسو زما په نگرانۍ کې الله تعالی وي، زه ستاسو نه څه غافل نه یم.
ولو قاتلكم الذين كفروا او که په دې مکه کې جنگېدلي وي تاسو سره کافران لولوا الادبار نو شابه تګرځولي تختیدلي به ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا بیا به نه مونږ دوستانو مددگار سنت الله التي داد الله تعالی طریقه قد خلت من قبل د تیر شوی د مخي الله تعالی د پیغمبر مدد کوي ولن تجد لسنت الله تبديلا تبن امید الله تعالی طریقې د پرسو بدلون کې وهو الذي الله ذات کف ايديهم عنكم چې بند کړه د لا سن استاسنا و ايديكم عنهم استاسلا سن د دوی نه جنگ ونک ببطن مکه د مکه په دې درکه من بعد ان اسفرکم علیهم پس دا غینه چې تاسو له کامیابی درکړه په دی باندې تاسو په کامیابی سلويخ قسم ته یو ځلونی ول او تیام ته بل ځلونی ول نو تاسو په کامیابی نه دام ته د دې د سټو کې مروړلې وي نو دا د دې لپاره لګه سزا وسه 80 جمع 40 شو 120 کسان دا وكان الله بما تعملون بصيرا او دي الله تعالی استعملون خبردار هم الذين كفروا دا کسان چې کافراني وصدوكم عن المسجد الحرام او دي تاسو بن کړی د مسجد الحرام نه والهدي معكوفا او دي ته نه قتل چې دا هدي ولاړې وي دا د بدبخت ظالمان دا بیت الله ردیو سکور دا ردیو ملکیته دا الله تعالی د کور د احترام کوونکو خیال او نساته د هدیو خاله او نساته ګوره دا د بیت الله نه بند شوی نو دا بدبخت د بیت الله قدر کوي کله به قدرې وکړه چې کوم ساروی دی راتله هغه ته بند کړو نو دا پر دنیا کې الله تعالی د دې خلاف یو خبر هم کوي چې دې خلکو ته وګوره دا بدمعشان دي دا د بیت الله والیان نه دي دا د دې خوخه چې څوک مو ته پریدي څوک مو ته نه پریدي څوک به بیت الله قدر کوي د بشاروي بوزي د لاله د پاره نو دې خلکو ته وي د خو شا خلکو ته سوچو کوي دا قریشیان کسباله تاسو بند کی دا خو دې بدمعشي شروع کړه والهدي معكوفا او هدي معكوفا بند شویری د سنه بند شویری اي يبلغ محله چې ورشيږي د خپل حلال عزت د حرم زمکه ته ولولا رجال مؤمنون او کنه په دې مکه معظمه کې سړي چې ایماندار دي ونساء مؤمنات او خزي ایماندار لم تعلمهم چې تاسو ته معلومي ان تطؤهم د دې وجنه چې دا به تاسو چقولې وي ان تطؤهم لان چې تاسو په دې جنگ باندې ورغلي وي نو دا خلک به مسکړي وي مخافه ان تطؤهم د دې ير نه وي چې دا به تاسو او چقوي نو فتصيبكم منهم نو برسيږي تاسو د دې چقولونه او د دې وجلنا معره عيب او نقصان بغیر علم په بغیر د علم او د پوینا الله تعالی تاسو له دا اجازه در نکړو او دا حالات پیدا نکړو چې تاسو په دې مکه حمله وکړي ولی ځکه تاسو حمله کولې نو تاسو به غالب کېده بیا په دې مکه معظمه کې دروغ او درنزور پته نه لګېده تاسو ته ځکه چې په دې مکه کې دنه داسې مسلمانان شته چې هغه هم پکې نو تاسو بیا خو چې څوک ورتلو تاسو به وجل کنه نو بیا به بیرته وروسته پته لګېدلې چې اوهو دې غریب خو د اسلام دپاره ډېرې سختې تېرې کړې وې دا خو ما مړ کړو نو دا مکه معظمه کې د جنگ د نه کولو یو وجه دام ده چې دغه مظلومان او دغه کمزوري مسلمانان الله تعالی بچ کول کني پته خو نه لګېده نو ولولا رجال مؤمنون که دغه مؤمنان نه او که اجازه درکړې وي ان تطؤهم مخافه ان تطؤهم دا به تاسو چې قولي وي وجلی بم وي فتصيبكم منهم معره تاسو ته به رسیدلې وي د دې په وجه باندې ګناه او عیب او خفقان ګناه به یا دومره وی یا به نه وی ځکه چې تاسو ته خو به پته نه وه خو خفګان خو به و چې وروسته په خبر شوي چې دا مسلمانان هم مړه کړو نو بیا به یې الله تعالی د دغې اجازت درکړې وې د غذا اجازت به یې درکړې وې او حالات به یې داسې پیدا کړي وې لیدخل الله فی رحمته دننه کې الله تعالی په خپل مهربانۍ کې معنا سوچ یشاء د اراده شي لو تزیلوا که دا مسلمان او کافران دغلته په مکه کې جدا جدا وې د دې محلې د دې علاقې جدا جدا وي نو عذبنا الذين كفروا عذاب ور کړه موږ کسان چې کافران دي منهم د دین عذاب نه لیما ډېر لوی عذاب اس جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه چې کله را دوسار کو او را پار کو هغه کسان چې کافران دي په قلوبهم پرېزونو کې الحميه غیرت حميه الجاهليه جاهلی غیرت در دي جاهلی غیرت لازم دشمنان دي موږ ته ګورو دي به طواف کوي سبو ته نه وایو حالانکه میاشم د عزت میاش جل قیدی میاش خو د عزت میاش دا نو بیا فانزل الله سکینته الله تعالی راولګي اطمینان علی رسوله په خپل پیغمبر باندې والو مؤمنه په ایماندارو انزلهم کلمت التقوا او دی اون خلول د کلمې تقوا سره پدې کې تقوا را پیدا کړه ځکه چې وکانو حق بها والها دا مسلمانان د تقوا حقدار مو او د لایق مو وکان الله بكل شیء علیم او د الله تعالی پر سمانه پویا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق نو پیغمبر چې خوب لیدل ودا خوب برشتیا کیږي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق بشک رشتیا خود له الله تعالی خپل پیغمبر ته خوب بالحق پر اشتیا باندې په حق دا صحیح دی پیغمبر خوب صحیح دی
څنګه لا تدخلن المسجد الحرام تاسو مسجد حرام ته ننوځئ الله دې ولا موږ بار بار بوزي ان شاء الله که الله غواړي نو الله تعالی څنګه ان شاء الله وایي په نقطه پوهیږي ما او تا خو به ځکه ان شاء الله وایو چې موږ ته پته نشته نو الله تعالی څنګه وایي چې ان شاء الله دې ډېره لویه نقطه دا ده چې مسلمانانو دا تاسو چې دا ځل عمره ونه کړه نو داسې مه وایئ چې د مکې والا ونه غوښته ځکه ونه شوه نه جي الله ونه غوښته ځکه ونه شوه او آینده دپاره چې به تاسو د مکې معظمې ته د آینده کال له عمرې له ځئ نو د مکې خلک څه وایي چې موږ وایو چې راځئ به نو ځکه به ځئ نه الله وایي چې زه به غواړم ځکه به ځئ منصوبې د الله تعالی دي دیو ته وګوره منصوبو ته وګوره څه پوهېږې په پښتو دا تاسو چې عمره ونه کړه نو دا وجه نه وه چې دوی نه غوښته ځکه مو ونه کړه دا الله نه غوښته ځکه ونه کړه او آینده کال چې تاسو عمرې له به ځئ نو دا به دوی غواړي نو ځکه به ځئ نه جي دا به الله غواړي نو ځکه به ځئ نو ان شاء الله معنا دا مطلب شو آمنینا خپ امن به پوه شوي که په نقطه که پوه نه شوي آمنینا په امن به محلقین رؤوسکم خپل سرونه بخره که خوښمي و مقصرین او کټ کوي به که خوښمي لا تخافون یریږئ بنا فعلم ما لم تعلمون الله تعالی ته معلوم دی هغه څه چې تاسو ته نه دي معلوم فجعل من دون ذلك فتحا قریبا نو د دې عمرې در کولو نه مخکې دله درکړی او ډېره لویه فتح قریبا حدیبیې نه چې کومه فتح د عمرې نه دا ډېره لوی کار هو الذي ارسل رسوله هغه کار دا و چې دین به غالب شي وسه په مدینه منوره کې به په ریاست کې دننه انتظامات برابر شي محفوظ امن به راشي او بهر دنیا ته به دین پیغام ورسیږي نو بیا هغه خبره را یاده کړه چې اصل خبره یوازې عمره کول نه و عمرې خو به تاسو وکئ بیا به یې مو کوئ بنیادي کار یوازې عمرې کول نه دي او حجونه کول نه دي بنیادي کار په ټوله دنیا دین غالب کول دي نو د حدیبیې په وجه باندې د دین د غلبې بنیاد کېښودی شو هو الذي الله غزات ارسل رسوله چې را لېږلی خپل پیغمبر بالهدى سره د هدایت نه و دین الحق او سره د رښتینې دین نه چې دا اسلام دی لیظهره علی الدین کله چې دا پیغمبر به غالب کړي دا دین پر ټولو دنیا په دینونو باندې ولو وکفا بالله شهیدا پر د الله تعالی پر خبر باندې گواه محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی پته ولګېده دا پیغمبر دی د هر چا ومنله اوس به هر څوک ومني چې دا د الله تعالی پیغمبر دی والذین معه کسان د پیغمبر سره دي اشداء علی الکفار د دې خویونه دا دي چې دي سخت دي په مقابله د کافرانو کې کافرانو سره نرمي نه کوي د کافرانو په مقابله کې نرم نه دي او رحماء بینهم نرم دي په خپل منځ کې تراهم تبو ته ګوري رکان رکوع کوونکي وي سجدن سجده کوونکي وي یبتغون فضلا من الله ورضوانا غواړي فضل الله تعالی طرف نه ورضا د الله تعالی سیماهم فی وجوههم نخد دی بر دی په دې مخونو کې وي من اثر السجود دا اثرات د سجدونا د دې په دې مخونو کې به د الله تعالی د سجده الله ته د سجدې او د عجزې او د دې په دې مخونو کې به د ایمان نښې موجودې مخ یاد کړه که تندی یاد کړه مخ جدا دی او تندی جدا دی دواړه جدا دي د پېژنې نو هسې په دې کې لږ واورې تفسیر قرطبي پکې یوه قصه کړې ده وایي د دې مطلب څه دی د دې په دې مخونو کې به د سجدو نښې وایي د دې څه معنا ده وایي معنا دا ده چې امارات السحرې د شپې به خوب نه یې کړی نو سبا به یې د سترګو نه پته لګي چې بېګا ویده شوی نه دی خوب نه دی کړی دا پته به ترې لګي دا د مخونو نه او د سترګو نه څه دا ابن جریج وایي او الوقار والبهاء وقار او یو سیر به د په دې مخ کې په دې مخونو کې به څه یو سیر د ایمان په وجه الخشوع والتواضع عاجزي به کوي الله تعالی ته د الله تعالی په مقابله کې به ځان څه ګڼي عاجز خدا معنی ټیک دی خو یو بله معنا ډېره مزیداره ده هغه دا ده چې قال منصور ابن معتمر وایي چې سألت مجاهدا ما د مجاهد ابن جبر نه تپوس وکړي د عبدالله ابن عباس شاګرد دی د هغه نه مې تپوس وکړو عن قوله تعالی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود چې د دې نښو نه څه نښه مراد ده چې د دې مسلمانانو مؤمنانو پرې مخونو کې به د سجدو نښې وایي د دې نه څه منه وی ما ورته وی چې هو اثر یکون بین عینی الرجل د دې نه مراد هغه تور داغ دی چې د سړي په سترګو پرې منځ کې کله کله د سړي پرې منځ کې د سترګو پرې منځ کې دی چې صحیح یو تور داغ وي د دې نه دغه داغ مراد دی منصور وی ما د مجاهد نه تپوس وکړو د دې نه دا تور داغ مراد دی
قال دراتوي مجاهد راتوي لا دغتنا مراد نه ده ولي ذکر ربما يكون بين عيني الرجل کله کله دی وسړی د سترګو په منځ کې څه شي مثل رکبه العنز پشان د زنګون د بیزې د زنګون پشان یو شی دلته وهو اقصى قلبا من الحجاره خود د زړه د اسلام د پاره د کاڼي نم ډیر سختي د بیزې زنګون په تندې کې ګرځي خو زړه د اسلام د پاره د کاڼي نم ډیر زیات سختي نو ما وی چې خدای دې خیر کړي دا بس شي دا څه یادي وراته وی لکنه نور فی وجوههم دا په دې مخونو کې د ایمان نور دی د ایمان څه دی قران دا نه دی ویل چې فی جباههم پر تندو کې دا شی دی په تندو کې وی که فی وجوههم نو تندې نه دی یاد کړی څه یاد کړی وی دا د بیزې د زنګون نه یادوي د بیزې زنګون خو د هغه چا په تندي کې مې چې زړی د کاڼي نه سي سختی ذالک مثلهم فی التورات دار دی مثال لے په تورات کې ومثلهم فی الانجیل او دار دی مثال لے په انجیل کې کزرع مثال د دې پشان د فصل له اخرج شطأه چراو باسي خپل تیغه فازره نور بیا کله کوي چې وخت پتیریږي د اسلام مثال اول د سو د ورکوټي تیغه خدا وسرورو غټېده دا وس مضبوطه تنه دا وس مضبوط ډډ دی دا مضبوطه تنه او ډډ د دینه جوړ شوی فاستغلظ ونور کلک شو فاستوى على سوقه نو بیا ودرې د خپل پنډې باندې یوجب الزراع او خوان ورکي هغه چاله چې چا کړلې ده هغه زمیدار لډېره مزه ورکي هغه ته ګوري ورورو کلک شوی دی دا پنډې مضبوطه شوی ده بوټې مې کلک شو او ليغيظ بهم الكفار دې د پاره الله تعالی کلکې چې کوشش په دې باندې کافران د دې په کلکې دوه سګيږي خپکیږي پی وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعد کړل الله تعالی دا کسان چې ایمان راوړل او خامنونه کړی دي منهم مغفرتن چې دې ته بخنه ملاويږي او اجر عظیم او ډېر لوی ثواب به ملاويږي بسم الله الرحمن الرحیم سوره الحجرات دا د نهم کال د هجرت سورته ده پدې کې دوه واقعې دي د دواړه د نهم کال سره تعلق ساتي یو واقعیا پکې د وفد بني تمیم د بنو تمیم وفد راغله سنه الوفود نهم کال باندې به وفدونه ډېر راته چې کله مکه فتح شو نو دی راغلی و نبی علیہ السلام ته څه خبرې کولې او ځنې قمقلان پکې وو نو د دروازې نه بار ولاړو چغې والي یا محمد اخرج لینا محمد راوځه صلی الله علیه وسلم سخت بیکاره خلک ناپوهه الله تعالی ورته ګوره پیغمبر ته د اواز دا طریقه ده د مسلمان طریقه دا ده چې ته پیغمبر ته اواز کوې چې راوځه پکار دا ده چې تالته کښېنې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله کله راوځي نو بیا به ورته خپله خبره وکړي پیغمبر به د کوره نه راوباسي ته د پیغمبر د ادب نه خبرې نو به نور مسلمانانو ته به ګوره خیال کوي چې پیغمبر په کوم ځای کې صلی الله علیه وسلم نو په زور خبرې ونه کوي ګوره عملونه به برباد شي عملونه به څه شي برباد بشي او دویمه خبره به بیا دا وا چې کله د غزوه بنو المستلق کې نبی علیہ السلام فتح وکړه پوهیږي په خبره باندې نو التکی د ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی الله تعالی عنها والد صاحب د علاقه سو زرار دا غنو حارث ابن زرار هغه خپل علاقه د لوی سردار نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنه د زکات د غستو د پاره حضرت ولید ابن عقبه لګل او ولید ابن عقبه فتح مکه نه بعد مسلمان شوی ولید ابن عقبه فتح مکه نه بعد مسلمان شوی نو دام د اتم کال نه بعد قصه شو نو دا د یو نهم کال صورت شو نو هغه ولېږه چې ورشه او د هغې نه زکات راوړه دی چې هلته ورغی ویرېد والله عالم چې ولې ویرېد هغې بعض روایاتو کې راځي هغې استقبال نه راووته او ده ویې چې کنه زما په مرګ پسې راغله بس راغی ته نبی علیہ السلام یې زکات دې راوړو که نه وی یاره جې هغه ستا رسخرانې خلک چې کوم هغه د قبیلې خو قابو یې زه وجلی وم نو نبی علیہ السلام قریبه و چې د هغې خلاف یې پوچکشي کړي وې دغه ځای د نبی علیہ السلام څخه حضرت حارث ابن زرار رضی الله تعالی عنه راغی نبی علیہ السلام دا تاسو کړی دي وې د خدای پیغمبر تاسو سره را لېږلی او سره مونږ د هغې استقبال لرالو مونږ زکاتونه به راغون کړو او سره دغه دی چې راوتښتېد په چل پوه نه شو دا څه قصه ده نو قرآن د آیاتونه راولېږل چې یو بې اعتماده سړی درته خبر وکړي نو هغه خبر معلومات کوئ هسې نه چې څوک درپسې راځي چې دا چل شوی دی او ته به نو دا به نه کوې تحقیقات به وکړي معلومات به وکړي او د معلوماتو نه بعد به بیا د چا خلاف کاروایي کوي
نو دا بسره او بیا په دې کې درته د مسلمانانو د کورونو د مجلسونو د ناشته پاسته د دې آداب بر توخی غیبتونه مکوي که مسلمانانو په خپل منځ کې جنگ کاوه هغه په خپل کې صلح کوي په یوه په یو بل پورې خندا مکوي خزر په خزر پورې نه خاندي سړی په سړو پورې نه خاندي په یوه په خبره باندې دا د مسلمانانو د معاشره د اصلاح لپاره هدايه. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله مخکې د الله تعالی او د پیغمبر نه وتقوا الله او د الله تعالی نه ویریږئ ان الله سمیع علیم بشک الله تعالی اوریدونکی پوهه دی. یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی مو چتوي خپل आवाजونه په आवाज د پیغمبر ولا تجهروا له بالقول او په زور پیغمبر ته خبره مکوي کجار بعضکم لبعض څنګه تاسو یو بل ته په زور خبره کوي چې نزنه ان تحبط اعمالکم ځکه چې برباد بم شي عملونه او انتم لا تشعرون او تاسو ته پته نه دیتا وی گورا مقام دا پیغمبر ادب گاهیست زیر آسما از عرش نازکتر چاپ کی خشیر ویلے چې دا د عرش نه لاندې د ادب یو زیر خو ډیر نازکه معامله ده. ګوره د پیغمبر مجلس د پیغمبر په مجلس کې چې کینی نو دماغ به مخې ته کېدی داسې به نه وی چې خیال مې نه و مازغه به راوالی او مخې ته به کېدی پوه شې په خبره حاضر دماغ به اوسېږي. ادب گاهیست زیر آسما از عرش نازکتر او نفس گم کردمی آید جنید و بایزید اینجا که ډیر لوی سړی وي که ته جنید بایزید که نه نو بیا به نفس گم کرد ځان ته به ځان نه وی. ګورې د پیغمبر په مجلس کې چې کینې خیال ځان ته به ځان نه وی. ګوره ستا ته به پته نه نو دا او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر په قلاره خبرې کولې وی چرته کې عمل برباد. اوس هم په مدینه منوره کې الته کې د آیاتونه لیکلي الته هم په زور خبره کوي الله دې موږ بوزي ول. ان الذين كسان بشکا کسان یقدون چې ښکته کوي اصواتهم خپل اوازونه عند رسول الله پیغمبر علیه السلام په مخ کې اولئک الذين لا کسان امتحان الله چې الله تعالی خالص کړی دي قلوبهم زونه د تقوا تقوا لپاره دا متقیان دي لهم مغفرة لپاره بخنه واجر عظیم او ډیر لوی اجر دی الله دې متراکي. ان الذين ينادونك بشکا کسان چې تا आवाज کوي من وراء الحجرات اخذ کوټګونه حجرات جمع د حجره د حجره کوټګې ته وي د پیغمبر علیه السلام بیبي بزان ځان له کوټګې وي نو د کوټګو نه شاته دا غوښنه आवाज چغه کوي یا محمد وای نو اکثرهم لا یعقلون اکثر د دین عقل نه لري. ګوره چې د پیغمبر علیه السلام ته موجود دی او د کوټګې نه شاته आवाज کوي نو دا بیا عقل دی او چې د پاکستان نه او د لاهور نه او आवाज کوي یا محمد نو دا څه دی دا خو د بیا عقل نه بیا عقل دی دا خو د خرته بیا وقوف دی. پوه شئ په خبره باندې کړه چې د دې جنا یا محمد وای نو دا څه دی دا ځینې خلکو لا په جماعت باندې یا محمد لیکلي نو دا خو الله تعالی وی دا مو وایه الله تعالی چېرته په دې قرآن مجید کې یا محمد ویلي که څه وایي یا ایها النبي وایي نو ته دومره بې ادبې پوهېږې په هر باندې ولو انهم صبروا او کدی صبر کړی وی حتی تخرج الیهم چې ته ورته راوځې په خپل خوښه لکان خیر لهم دا به وله ښه وله پیغمبر مقام دا دی ته چې بیا راوځه نو دې معنا دا دی دا ته چې شکې دا ټیک نه دی خو زما دا ومنه نو پیغمبر د دې لپاره دی چې تا ته به حکم کوي که ته به ورته حکم کوي ادمه خبره یاد نه مخکې چې ته پیغمبر ته بیا راوځه نو دې معنا دا دی ته دننه شکې دا پرېږده او زما دا ومنه نو پیغمبر الله د دې لپاره رالېږلی چې خلک به مني که د دې لپاره رالېږلی چې خلک به مني پوه شوې که نه نو دا پر یوه خبره کې حقه خبره ذهن ته راځي ښه ځان پوهوه والله غفور رحیم الله تعالی بخونکی مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا ایماندارو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا که راوړي تاسو ته یو بې اعتماده سړی یو خبره فتبینوا نو وضاحت وکړئ معلومات وکړئ تحقیقات وکړئ. بې اعتماده کس د ډول بې اعتماده شو که نه بې خبره د بې اعتمادۍ وکړه ان تصيبوا قوما بجهاله ذکر تاسو به مصیبت ورسوي یو قوم ته په ناپوهۍ باندې فتصبحوا على ما فعلتم نادمین نو بګرځئ په هغه څه باندې تاسو وکړئ پیمانه دا که اوس د دې خبرې په وجه باندې دلته پوچکشي شوي وی نو بیا واعلموا په دې باندې پوه شئ دې خلکو ته وایي ان فیکم رسول الله په تاسو کې د الله پیغمبر دی. ګوره ته چې پیغمبر ته خبره کوې نو داسې خبره کوې بې اعتماده پته راته نشته دی یاره جي په ما پسې راغله او دا چل نو دا پیغمبر ته خبره کول او یو عام سړي ته خبره کول ته یو شانتي ګڼې ته په دې سوچ نه کوې دا خبره د پیغمبر ته کوم. واعلموا په دې باندې پوه شئ ان فیکم رسول الله چې په تاسو کې د الله تعالی پیغمبر دی لو یطیعکم فی کثیر من الامر او که بې تپوسه او بې
تحقیق استاسو خبره منی په ډیرو معاملاتو کې لعنتم بیا په مصیبت کې واچولې شي ولکن الله حبب الیکم الايمان لیکن الله تعالی تاسو خو کړه ایمان عام صحابه کرام سره خدا سره ویوا وزینه فی قلوبهم الله تعالی خست کړه د ایمان تاسو پرونو کې وکره الیکم الکفر او برخ کار کړه تاسو د کفر والفسوق او نافرمانی والعصیان او گناهونه اولئک هم الراشدون دا کسان په سملار دي فضلا من الله دا الله تعالی طرف فضل له ونی خصوصي احسان ده والله علیم حکیم الله تعالی عالم او حکمت والده نو مطلب دا د نور صحابه څنګه خبرې کوي نو دی ولید ته وي تم د خبرې کوه کنه لا تاول د به حقیقت به تحقیق خبره د پیغمبر ته ورسول دا خو نه کړه د نور صحابه کرام خدا کار نه کوي نو دا غي په شان کار کا وکړه دا خو نه ویل کنه دا نه ویل کنه دا نو ته وای د زړو په شان خبره کوي په خبره پويږي کنه د نو صحابه ته وای د زړو په شان کار کوي دا مطلب شو وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا او کله مسلمانانو دوه ډلې په جګړه شي د مسلمانانو دوه ډلې په جنگ شي نو تاسو بس کوي فاصله بینهما نو بس رو غراواله له دواړه په منځ کې خو فإن بغت احداهما على الاخرى او کزیاته شروع کړي یوې ډلې په بل باندې نفقاتل التي تبغي بیا یو جنگ کې دا خلاف چې کوم زیاته کې حتی تفیع الى امر الله چې کله واپس شي الله تعالی فیصله تا د دې خو تاریخي ډېر لوی پس منظر دی خو لګي بیانو منو بیا فائدہ نه کوي او کډېر بیانو منو وخت نشته نو بس په ځای پرې دی حتى تفيء الى امر الله فان فات کراو ګرځي د الله تعالی فیصله ته فاصلحوا بينهما بالعدل نو بیا روغرا ولدي په منځ کې په انصاف واقصتو او انصاف کوي ان الله يحب المقسطين بشک الله تعالی خو انصاف کوونکی د څه په کومه کوي چې چا سره مرانه نه غو ترا پرځه نه چې د عدل په ځای کې نهشته بیا به عدل کوي اگر چې دشمن خلافي د دشمن په حق کې انما المؤمنون اخوه بشک مسلمانان دی او بل په منځ کې رونه ریف اصله ناغبل ته چې د هندوانو مسلمان بای نو دا پکې شو قرآن نو کتلې غریب دسه علماء چې قرآن نو کتلې دسه علماء زنده باد دسه علماء کنه دسه علماء زنده باد چې علماء یو د قرآن نه خبر وي هندو مسلم بھائی هندو مسلم بھائی سرود بر سر منبر کے ملت از وطن است چه خبر ز مقام محمد عربی د محمد عربی صلی الله علیه وسلم د مرتبه رسه خبر دی وای دین د سن جوړیږي د وطن نه جوړیږي وای هندو مسلم بھائی انما المؤمنون اخوه مسلمانان او مؤمنان د یو بل رونه رونه خويند دي فاصلحوا بين اخويكم دخلوا رونه په منځ کې روغ راواله واتقوا الله د الله نو یریږي لعلکم ترحمون چې رحم در باندې وشي یا ایو الذین آمنوا ایماندارو لا يسخر قوم من قوم ندی خان دي سړي په سړو پوري عسى يكون خيرا منهم کې دې چې دا چې پوري خان دي دات نه خي چې دا تور پوري خان دي نو اغستانه سي خي ولا نساء من نساء او خجر په خجر پورې نه خان دي عسى يكون خيرا منهن کې دې چې ادي ور پورې خان دي هغه د دین خي سړی په سړو پورې د سبب وجه نه خان دي یا به جامو د وجه نه خان دي یا به دغه په جبه کې څه نقصاني یا به په شکل کې څه نقصاني یا به غریبي یا به کې څه بل څه کمزوري ګډ بای شال بای ډون بای چیت بای دنګ بای سبب وای کنه سبب وجه بای تور بای غریب بای سترګې به بیکار ای وګونه به څه شکل کې به څه نقصانی وغیرہ وغیرہ نو تور پورې ډیګری به سره غټ نه عہده به سره غټ نه پیسې به سره غټ نه کور به مزیدار نه دکان به غټ نه کاروبار به نه بیروزګار به په دې وجه خځه به خځه پورې ولې خاندي کالی نه جامې مزیدار نه میک اپ خنې کړي نو په دې وجه پورې ته خاندي نو کې دې چې دا د خفغان داړو د خوالي وجه دنه کې دې چې داغه نستا ستانه داغه ایمان ډیر خي کې دې چې داغه نستا تقوا ستانه داغه تقوا ډیره خي نو خبره خو په دې کې ده په دې شتونه کې خو نه ده ته په چا پورې په سوجه خان دي او دا خزي جدا ذکر کړي سړي جدا ذکر کړي دا ولې ځکه چې اسلام د سه مجلس ډومنی نه چې پردي سړي خو په کې ګډ وډ ناس یو بل پورې خندا کوي دا مجلس په خلاف کم دی کړل دا قسم خبره د تصور نه بهر دي په مسلمانۍ کې په مسلمانۍ کې اډو داسې مجلس تنه چې پردي سړي او پردي خزي په یو ځای کې ناسي او کله سړی په خزه پورې خاندي او خزه په سړی پورې خاندي دا سه مجلس لا په اسلام کې کم ځای دی دا تصور کم ځای دی او په ایمان وي په پارلیمنت کې څه چلی کنه او دا ته خزه لګلې دا د اسلام کار کوي تا په کور کې د اسلام ډېر غټ کار وکړي اوس بیل ته وکړي دلته کافری کونډې کړې و د اسمبلی ته ولېګله وای دا به د اسلام کار کوي ولا تلمزوا انفسكم او خپل رونو باندې عیبونه ملګوي د کدا د شدي په خپل ځان باندې ولا تنابزوا بالالقاب او یو بل پناکار نمونه مولي نبز دې ته وي چې ورويشتي پیړ سټه پلان کې د سکنه سو
یو خو د اسلام د وجه نه څوک څه کوي که نه، نو هغه نبي علیه الصلاة وسلام ورته ویلي دي د خنجرانو د شادوګانو بچو. حاجی خو یو دا چې اساس تا خوښ نه دی په دې وجه ته څه خبره کوي، نو دا خو ګناه ده. الله تعالی دې موږ ته معافي وکړي دې ګناه. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ډېر بد دی هغه نوم چې هغه نوم نافرماني ده د ایمان نه بعد. چې سړی مسلماني او مؤمن او په دې مشهور شي چې دا خلکو له بد نومونه ږدي، نو دا ښه کار نه دی. ومن لم يتوب، چې چا توبه وي نشته، فاولئک هم الظالمون، دې به ظالمانی. نو الله دې موږ توبه توفیق راکړي، الله دې موږ ته معافي وکړي که په دې کې زموږ څه غلطي شوي. ځکه موږ د ایمان په وجه خبره کوو، خو انسانان یو څه کمزوري رانه شوي، نو الله دې راته معافي وکړي. یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اجتنبوا کثیرا من الظن، ځان ساتئ د ډېرو ګمانونو نه، بدګمانۍ مه کوئ، ځکه چې ان بعض الظن اسم، ځینې ګمانونه ګناه ده، ځینې ګمانونه څه دي؟ ګناه ده. ولا تجسسوا، او د چا د پټو خبرو معلومات مه کوئ، جاسوسي مه کوئ د چا. ولا یغتب بعضکم بعضا، او ځینې په ځینو د غیبت نه کوي، ځینې د ځینو څه نه کوي؟ غیبت دې نه کوي. ایحب احدکم، ولې خوښوي په تاسو کې یو تن ان یاکل لحم اخیه میتا، چې ودې خوري غوښې د خپل ورور چې دی مړ دی. ولې د مړ ورور غوښې خوراک دا مړې پکې ولې د ژوندي غه؟ د دې مطلب دا دی چې د غیبت معنا دا نه ده چې ته وایې چې هغه ته خو رسېدلی نه دی یا ورته رسي خو نه. ولې د مړ ورور په غوښو چې ته چک لګوې نو هغه په درد محسوسوي، دا معنا نه ده چې غیبت په دې وجه ګناه دی چې پې خفه کېږي. که هغه ته رسي او که نه رسي او که پې خفه کېږي او که نه پې خفه کېږي، خو دا کار د ګناه کار دی. لکه د مړ ورور غوښې چې ته خورې، نو ولې چې ته په هغه چک ولګوې نو هغه مړ ورور پې پوهېږي چې ته په ما چک ولګو، نو دا معنا نه ده چې هغه ته رسي نو دا به ګناه وي، او چې هغه ته خبره ورسي نه رسي نو دا به ګناه نه وي. دا خبره بجای خود ګناه ده، هغه ته رسېدل او نه رسېدل وروستو خبره ده. نو غیبت دا مه کوه. او غیبت دا د خولې خارخ چې هېڅ د دین فایده پکې نه یو تی کې، او چې کومو ځایونو کې دا جایز و د هغې خبره مخکې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول کې تېره شوې ده. واتقوا الله فکریتموه، دا به تاسو بد وګڼئ. دا مطلب شو. امام ابن جوزي وایي ښه دلته پکې بیا یوه ټکی خیر دی بیا هم واوره. ته به وایې چې یاره تم د حکمرانانو غیبتونه کوې او د پلانکو او د پلانکو غیبتونه کوې، نو دې ته غیبتونه نه وایي. ښه امام ابن جوزي وایي فاما اهل السوء والفسق، کم چې د خدای باغیان خلق دی او ګناهګار دی، او خاص کر چې بیا د دین په نوم باندې ګناهونه کوي، نو فلنا ان نظن بهم مثل الذي ظهر منهم، مونږ پرې بدګمانیم کوو او د هغې غیبت به هم کوو، د هغې به بدګمانیم پې کوو او څه به هم پې کوو؟ غیبت به هم کوو. ځکه چې د دې خو بیا د دین په معامله کې بیا معامله بیا د دین معامله ده. خلک په ده باندې په دین کې اعتماد کوي، نو موږ به خلکو ته وایو چې ګورئ په ده باندې په دین کې اعتماد مه کوئ، غیبت به هم کوو او ګمان مونږ به هم پې کوو. امام ابن جوزي په دې ځای کې لیکلي دي یا ایها الناس واتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، ان الله تواب الرحیم، بېشکه الله تعالی توبه قبلونکی او مهربان دی. یا ایها الناس انسانانو انا خلقناکم من ذکر و انثی، موږ تاسو پیدا کړی د یو نر او د یو ښځې نه، وجعلناکم شعوبا وقبایلا، او وګرځولې موږ تاسو لره شعوبا خیلونه وقبایلا او خاندانونه، لتعارفوا چې یو بل وپېژنئ. د دې دپاره نه دی چې فخر پې وکړئ. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې د الله تعالی په نسبت باندې عزتمن هغه دی چې د الله نه یېرېږي. ان الله علیم خبیر، بشک الله تعالی عالم او خبردار دی. قالت الاعراب آمنا، د بنو اسد څخه قبیلې والا خلک راغلي وو او نبی علیہ السلام باندې ځان درون کو، وی ګوره مونږ بغیر د جنگ نه مسلمان شوي یو، مونږ له به پیسې راکې او مونږ له به خیال کې او مونږ داسې ایماندار یو. الله تعالی ورته وایي ته څه به ما باندې ځان دړی کوي، مسلمان شوی نو د خپلې فایدې دپاره چې مسلمانۍ توفیق درته میلاو شو، د خدای شکریا به ادا کړې که په خدای باندې بس بادل کې او په پیغمبر بس بادل کې، نو چې بادل کې نو دغه مسلمانۍ دې په موږ ته منظوره نه ده. د الله او د رسول احسان په ځان باندې ومنه، په الله او رسول باندې ځان مه دړی کوه چې زه مسلمان یم. قالت الاعراب آمنا، د باندونو څخه خلک راغلي وي موږ ایماندار یو. قل ورته وایه لم تؤمنوا، لا ایماندار نه، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن وایه چې موږ بس د تورې د یاره نه تابعدار یو، خبره منو. خوا شا کې د مسلمانانو غلبه ده نو خبره منه. او ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اولاد اوسه پوری ایمان تاسو پړونو کې دن نشوي نه ده. مؤمن دغه ته وایي چې پړه کې دن ایمانی او دا غي د وجنه خبره مني، نو دې ته بیا مؤمن او مسلمان وایي. او چې د تورې د یاره نه مني نو دته باسي مسلمان وایي، خو مؤمن ورته
نوي وان تطيعوا الله ورسوله وكتاسو تابعداري وكذا الله دغه پیغمبر لا يلتكم نكمل كتاسو من اعمالكم بدل عمل تاسو شيئا معمولي غنه ان معمولي غنه بهم لكم نكي ان الله غفور رحيم بشك الله تعالى بخون کے مہربان انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله بشک مؤمنان خوا کسان دي چې ایمان لري په الله او دغه پیغمبر باندې ثم لم يرتابوا بیا پر ایمان کې شک نه کوي د ایمان په معاملې کې شک نه کوي چې وته ایماندار کنه و یا خبره مله سم ایماندار نه منو نو دا څنګه وای خبره بیا به یم یا بنېما وی بیا نه نو وی تا ته به پته نه او ما ته پته ده چې نه لم يرتابوا شک نه کوي وجاهدوا باموالهم وانفسهم او جهاد کې په خپل مالونو او په خپل ځانونو باندې په سبیل الله الله دین د غلبې لپاره اولئک هم الصادقون دا کسان رښتینی دي قل ورته وای اتعلمون الله بدینکم ولتاس خبره الله تعالی په خپل تابعدار الله نه پیژني چې ته تابعدار والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله تعالی پر دا څه پسمانه کې دي پسمانه کې والله بكل شيء عليم والله تعالی پر سمانه پوهه يمنون عليك ان اسلموا اسبادي پتا باندې خپل مسلمانی قل ورته وای لا تمنوا علي اسلامكم فما باندې خپل مسلمانی مزباره بل الله يمن عليكم بلکې الله تعالی پتا سو احسان دے ان هداكم للايمان تاسو له ایمان توفیق درکې ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی ان الله يعلم غیب السماوات والارض بشک الله تعالی ته پته ده پټو خبرو د اسمانو او د زمکه والله بصیر بما تعملون والله تعالی خبر ده تاسو عملونه بسم الله الرحمن الرحیم سوره قاف والقران المجید د پنځم کال غالبا دغه زمانه صورت ده هشام بنت حارثه وی چې ما د نبی له سلام د خلی مبارک نه دا صورت یاد ک ځکه چې په جمعې په مانځ کې به نبی له سلام دا صورت وی او د دې مضمون هم دغه د آخرت مضمون دی او د پیغمبر د صداقت او د آخرت د رښتینولۍ د مرګ او د ژوند او د غیر بعد د قیامت منظر به ته پیش کړي بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید قسم دی پر قرآن باندې چې دا د بزرګۍ او د شان کتاب دی نو به خلک ولې نه مني خلق انکار کو وی نه منو بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم بلکې د خلکو تعجب کو چې راشدي ته یو يرون کې پدې کې فقال الكافرون هذا شيء عجيب نو کافرانو وی دا خوري عجیب شی نه ایزام اتنا وکنا ترابا چې کله مونږ مړ شو شومږه خاورې ذالک رجع بعید دا واپس کېدل چې دی د دې واقع کېدل ډېر لري دي ذالک رجع دا یو داسې واپس دا بعید چې دا د عقل نه لري دا چې وسړی مړ شي او بیا بلاله پیدا کیږي قد علمنا ما تنقص الارض منهم الله وی نه دا ځکه ما ته پته ده ما دا غسو تنقص الارض منهم چې د ازمکه د مړو نه خوري د ازمکه او دا وی نه معنی چې دا مړې خوري نه دا وی الله تعالی وی دا یو ذره زما په علم کې دا وعندنا كتاب حفيظ او موږ سره یو کتاب دی چې هغه د ارس محفوظ کړی دی لوح محفوظ بل کذبوا بالحق بلکې دروغجن حق لره لما جاءهم چې کله وتراغه فهم في امر مريج نو دی په یو داسې خبره کې دي چې هغه ګډه وډه ده سو کوئی دا شاعر دی سو کوئی دا جادوګر دی سو کوئی دا چاوله پیسې ورکړي دي وغیرہ سو کوئی لیونه دی په یو خبره اړو شریک یو ځای شوی دی افلم ينظروا په یو خبره نه دي متفق افلم ينظروا الى السماء ولدين ګوري اسمان ته فوقهم د پاسنا کیف بنینا موږ څنګه جوړ کړل او زینا څنګه مخسته کړل او ما لها من فروج او نشته په دې کې څه سوري او څه چاودنا والارض مددناها او زمکه موږ خورا کړل او القینا فيها رواسي او اچولم دي پرېزما کې مضبوط غرونه وانبتنا فيها من كل زوج بهيج او رازن کون کړی پرې موږ پرېزما کې من كل زوج هر قسمه جوړې د شینکو بهيج تازه او فایده مند تبصرتن دا د دې د پاره چې د خلکو سترګې پرانځي خلک ته عبرت والی او ذکر او نصیحت ده لكل عبد منيب د هر یو بنده لپاره چې الله تعالی ګرځي ونزلنا من السماء ماء مباركا اور علی ګمږه پر لپسې مسلسل اسمان نوب مبارکا د خیر نه ډکه فانبتنا فيه موږ راو باسو په دې باندې جنات باغونه وحب الحصيد او دانه دا غلو کړي شوی پټي وحب الحصيد او دانه دا پټي چې تعالی وک والنخل باسقات او کجوري وګدي لها طلع نضيد چې دا غي د پاره تیغي دی او میوي دي نضيد په یو بل سره خته غنګوچي تهبتها رزقا للعباد دا ارس رزق د بندگانو د پاره دي واحيينا به بلدة ميتا او په دی باندې موږ را ژوند کو په دی باران باندې بلدة ميتا علاقه مړه كذلك الخروج دا چې بد خلق راوځي د قبرونو د قیامت په ورځ كذبت قبلهم قوم نوح رغجن کړي
خلق نمخي قوم د نوح علیہ السلام پیغمبران لرا واصحاب الرس او کوي والا وثمود وعاد وفرعون او ثموديان وعاديان وفرعون واخوان لوط نو لوط علیہ السلام د کلی خلقو واصحاب الايكه او جنگ والا د شعیب علیہ السلام قوم وقوم تبع او د تبع قوم درو جن غړي پیغمبران كل كذب الرسل د ار یو پیغمبرانو درو جن غنل فحق وعید ثابت شو په دم کی زما د عذاب میں پنازل افعینا بالخلق الاول ولمن ستړي شوي یو په اول ځل پیدا کولو باندې ولمن کمزوري شوي یو په اول ځل پیدا کولو بل دا شندا هم فی لبس من خلق جدید دی په شک کې د دوباره پیدا کېدونه ولقد خلقنا الانسان او بشک موږ د پیدا کې انسان موږ به پیژنو دا به دوباره کو ولقد خلقنا الانسان او بشک موږ انسان پیدا کو ونعلم ما توسوس به نفسه او متپته د جد زړه د تکمه خبرې کوي چې د زړه د کمی خبرې کوي ونحن اقرب الیه من حبل الورید او موږ نږدې د غاړې د رګنا ونحن اقرب الیه او موږ ته نږدې یو من حبل الورید د غاړې د رګنا حبل خو رسۍ ته وایي دا رګ د رسۍ په شان وګري او ورید معنا دلته غرګونه دي چې په دې مړی کې راځي دا مطلب شو دا زړه ته رسیدلی چې کمی دې ته ورید وایي اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد کله چې اخلی او لیکي دو لیکون کې عن الیمین د خی طرف نم ناس دی وعن الشمال او د ګس طرف نم ناس دی دو لیکون کې ملائک دی او په ګس طرف او بل په طرف او چې سړی کار کوي خبره کوي نو دا لیکل کوي یتلقى المتلقیان اخلی او لیکل کوي دا دو لیکون کې یكتب الکاتبان ما يلفظ من قول سړی خلند خوځي په یو خبره باندې الا لديه مگر د په خوا کې رقیب یو تیار کس ناسي عتید انتظار والا ناسي رقیب په انتظار او عتید تیاری غافل نه فورا لیکي ونفخ وجاءت سكرة الموت بالحق او رابشي یو زل دسې وخت چې رابشي هغه بیهوشي د مرګ پر اشتیا ذلک ما كنت منه تحید نو دغه ملائک چې په دې وګو ناسي دا به ورته وایي دا هغه وخت راغی چې ته به تښتېدې هغه ته به د مرګ نه تښتېدې نو مرګ دا دی راغی ونفخ فی الصور دا خو د یو سړي ځان له مرګ دی خو د ټولې دنیا م یو مرګ دی نو د هغې دپاره به شپېلی والی کېږي ونفخ فی الصور او پوکی به وشي په شپېلی کې د دې ټولې دنیا د مرګ دپاره ذلک یوم الوعید دا د ورځ د دمکو د پوره کېدو کمې دمکې نو چې بیا دا وشي که نه نو د قیامت پر ورځ به دا خلک راپورته شي وجاءت کل نفس معها سائق وشهید او را بشي هر یو تن چې د ده سره به سائق یو ملایکې چې دی به راشړي روان کړی به وشهید او بل به ورسره ګواهي دا کرام الکاتبین نه دي دا دوه دا به یو سائقي دا مجرم به روان کړی هر یو سړی واخذوا من مكان قريب چې را پاسه د قبر نه نو فورا دغه دوه ملائک به ولدا یو سړي دا چې دا به ول راشي نو دا یو به ونیسي او دا بل به ورته وي چې زه سره د ګواه په تور روان ما سائق د سره به یو شړون کې روانون کې و شهید او بل به ور سره ګواهي لقد كنت في غفلة من هذا تاخذان نا غرض کړه او د دې ورځې په باره کې ته په غفلت کې وې د دې ورځې نه فکشفنا عنك غطاءك نستا د سترګو نم پردې لري کړې فبصرك اليوم حديد نستا نظر نن ډېر تیز دی ارسوینه وقال قرينه او د مرګره بوای په دې ملائکو کې د دې مجرم د دې یو سړي د مرګره بوای دا فرشته چې کوم نیولې وی هذا ما لدي عتید الله تعالی زما مجرم خود پیشې د پاره تیار دی هذا ما لدي دا مجرم چې زما سره دی دا چې زه په مسلط ما چې زما ته دی حواله کړی دی د پیش کولو د پاره عتید د فایل او د ریکارډ خو عدالت ته د پیش کولو د پاره تیار دی نو الله به القیا فی جهنم د دوه ملائکه ته وی دا سائق و شهید دا چې دوه عن اليمين وعن الشمال قعید القیا ورواچوه فی جهنم په جهنم کې کل کفار عنید هر یو کافر ناشکر عنید او زدی د حق سره چې ضد کو مناع للخير د خیر د پاره ډیر منع کوونکی او معتدل زیاتې کوونکی او مریب د الله تعالی په وعدو کې شک کو الذي دا کس دی جعل مع الله الها اخر چې د الله سره بل خدای منو فالقياه ندواله ورواچوي فی العذاب الشدید پس عذاب د جهنم کې اعاذنا الله من ذلك نو شیطان په خوا کې ولاړ هغه به وایي چې جوړ په ما مقدمه رااله ده که په مرګره گیر شي که نه او په یو کار کې دوه کسه مرګري نو چې یو گیر شي دا بل سره غم پیدا شي نو قال قرینه نو د یو بل مرګره دی شیطان هغه به وایي ربنا ای زمونږ ربه ما اطغیته دا ما نو ګمراه کړی
دا ما نو خطا کړي ولكن كان في ضلال بعيد لیکن دې په خپل په لوی گمراهۍ کې قال لا تختصموا لدي الله به ورته وي زما په دربار کې جګړه مکوئ په عدالت کې جګړه کولای شي ته لا تختصموا لدي دا عدالت ورځ د پدې کې به جګړه نه کوئ وقد قدمت اليكم بالوعيد او ما په دنیا کې تاسو لړې دمکې درکړې وي نو بس هغه خبرې پوره د نور قصې مکوئ تبم جهنم ته ځي او دایبم جهنم ته ځي ما يبدل القول لدي نبدلیږي یو وینا د ما په دربار کې وما انا بظلام للعبيد او نه ظلم کوونکې په مخلوقات باندې په بندگانو یوم نقول لجهنم دا اغورز دا چې موږ به وایو دوزخ ته هل امتلأتِ ولې ته ډک شوې دوزخ په عربی کې مؤنث دی ډک شوي وتقول او دوزخ به وایي هل من مزید ولې نور نشته زیاتې راواچوه نور زیاتې نشته وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد او نزدې بشي دوزه جنت د متقیانو د پاره چې لري بنئ الله دې مونږ ته راکړي هذا ما توعدون دا هغه شی دی چې تاسو سره وعده شوی وه لكل اواب حفیظ د هغه تن د پاره چې الله ته به راګرځېده توبې به یې ویستې او حفیظ د الله تعالی د احکامو حفاظت به یې کوو د الله تعالی د دین حفاظت به یې کوو د الله تعالی د کتاب حفاظت او خیال ساتو من خشی الرحمن بالغیب سوک چې اویرید د مهربان بادشاه نه پناه لیدلې وجاء بقلب منیب او راغی د دنیا ته آخرت د دنیا نه په داسې زړه باندې چې هغه الله طرف ته متوجه وو نو دغه خلکو ته به ویلی کېږي ادخلوها بسلام ننوځئ د جنت ته د سلامتیا سره هلته به سلامتیایي دا جنت دار السلام دی د سلامتیا کو ذالک یوم الخلود دا ورځ ده چې دا ورځ د همیشوالي ده چې په دې ورځ باندې څوک جنت ته لاړن دا به په جنت کې همیشه وي او چې څوک دوزخ ته لاړن دا به هلته همیشه وي لهم ما یشاءون دې ته به ملاویږي په دې جنت کې هغه څه چې دوی غواړي ولدی فیها په دې جنت کې ولدینا مزید او موږ سره د دې نه زیاتې نور هم څه دي نو چا وی د زیاتي نه مراد الله تعالی ته کتل دي او یو مې ته بله وجه ووایه چې زیاتي به داسې صحیح چې لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين چې نور څه دي الله چاته معلوم نه دي الله دې موږ ته راکړي وکم اهلکنا قبلهم او څومره هلاک کړي دي موږ مخکې له دوی نه من قرن پیړۍ هم اشد منهم بطشا چې دوی سخت وو هغه چې موږ تباه کړي وو منهم د دې قریشو د دې مکې نه بطشا په حمله کې فنقبوا فی البلاد نو دوی آبادۍ کړې وې او طوافونه کړي وو او ګرځېدلي وو په دې ښارونو کې د څه دپاره کاروبارونه یې کړي وو آبادۍ کړې وې کلي او علاقې جوړې کړې وې هل من محیص ولې د خلاصې ځای شته د خلاصي ځای شته ولې په آبادو په کاروبارونو په دې څو خلاصېږي د جهنم نه ان فی ذلک لذکرا بېشکه دا چې څه ذکر شو په دې کې نصیحت دی لمن هغه چا دپاره کان له قلب چې په هغه کې انسانیتي زړه خو د هر چا وي داسې ځناور لا شته چې د هغه بڼه نه وي تا ته ما وي داسې یو مایه خو شته چې د هغه دماغ نشته ستار فش یو شی دی د هغه دماغ نشته خو داسې شی نشته چې د هغه زړه او د زړه په ځای باندې چې څه شی چې دا ویني دا پمپینګ کوي نو دا یې نه وي نو ان فی ذلک لذکرا بېشکه په دې خبرو کې نصیحت دی لمن هغه چا دپاره قلب چې په هغه کې انسانیتي چې په هغه کې عقل او په هغه کې پوهی انسانیت پکې زړه معنا څه ده دا له خو د هر چا دی دا دلته چې دا چل کوي خو قلب معنا تا ته ما مخکې کړې وه هغه خبرې یادې ساته انسانیت چې په چا کې صحیح عقل او شعور او پوهه پکې او انسانیت پکې او القى السمع او که ډېر زیات پوهه او شعور پکې نه وي خو چې غوږ کېږدي وهو شهید او د زړه حاضري متوجي که ډېر زیات پوهه نه وي خو چې په توجه باندې غوږ کېږدي نو هغه به هم څه نصیحت والي هغه به هم داسې محرومه نه وي ولقد خلقنا السماوات والارض او بشک من پیدا کړ اسمانونه او اسمکا وما بينهما او چې په دې منځ کې دي فی سته ایام پشپغو دورونو کې وما مسنا من لغوب او موتنه دې رسېدلې سستړې والے په دې موږ ستړي شوي نه یو فاصبر على ما يقولون نصبر كوا پا خبرو چې داخله کې وایي وسبح بحمد ربك او د خپل رب تسبیح وایا او حمد وایا قبل طلوع الشمس د نور د خطونه مخکې وقبل الغروب او د پریوتو د نور نه مخکې ومن الليل او د شپې نه فسبح د الله تعالی تسبیح وایا وادبار السجود او رستو د سجدون وایا د سجدون رستم د الله تعالی صفائی بیان او پاکي سبحان الله وایا
الحمدلله وایا الله اکبر وایا. درې ډېر ظلم پکې راغلی دی، لس ظلم پکې راغلی دی، یولس ظلم پکې راغلی دی. واستمع یوم ینادي المنادي، او غوږ کښېږده هغې ورځې ته چې په کومه ورځ باندې به آواز وکړي آواز کوونکی من مکان قریب، د نږدې ځای نه. دا پوکی چې په شپېلې کې وشي نو داسې به تا ته نه ښکاري لکه چې ډېر لرې آواز شو، ډېر نږدې به درته ښکاري. د قبر نه راپاسې ته به وایې چې د نږدې ځای نه راته د آواز شو. یوم یسمعون الصیحة بالحق، چې په کومه ورځ به دوی واوري د آواز د چغې او د شپېلې په رښتیا. ذلک یوم الخروج، دا د هغه ورځ د راوتو د قبرونو نه، دا د قبرونو نه د راوتو ورځ. انا نحن نحیی، بېشکه موږ ژوندي کول کوو، ونمیت او مړه کول کوو، والینا المصیر، او موږ ته به د هر چا واپسي. په کومه ورځ؟ یوم تشقق الارض عنهم سراعا، په کومه ورځ باندې به چې دا وچ وي دا ځمکه د دوی نه، دا ځمکه به وچ وي او دا مړي به راپورته شي. سراعا نو منډې به وهي. ذلک حشر علینا یسیر، دا راجمع کول د دې ټولې دنیا د خلکو موږ ته ډېر زیات آسان دي. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، ته یو سړي د راپورته کولو په شان دي د ټولې دنیا د راپورته کول. نحن اعلم بما یقولون، دا ته ورته څه وې، ته د دې د هدایت څومره غم کوې او انتظام یې کوې، او څومره دا کوشش دی چې دا خلک په سمه لاره لاړ شي او خبره واوري، او دا ستا په باره کې دا خلک څه وایي، دی هر ته تماشه کول. ګوره نحن اعلم بما یقولون، ستا د دې دومره جدوجهد او د دې مینې باوجود موږ ته پته ده دا خلک څه ستا په باره کې وایي. وما انت علیهم بجبار، نه ته په دې خلکو باندې زور کوونکی، بس خبره ورته کوه چې نه مني نه دی. وما انت علیهم بجبار، ته نه په دې خلکو باندې زور کوونکی چې په زور مؤمنان کې. نو څه چل به وکړم یاره چې په زور نه؟ نو فذکر بالقرآن، نصیحت ورکړه دې قرآن په ذریعه باندې. قرآن خو به نه پرېږدي، که ده دا خیال چې زه پروپیګنډا وکړم دی به قرآن پرېږدي نو دا ټټو دي په سوري وتړي. فذکر بالقرآن، نصیحت ورکوه دې ټولې دنیا ته د قرآن د بیان په ذریعه باندې. او پیدا به تیاله هغه څوک علي من یخاف وعید، خاص کر هغه چاته چې یریږي زما د دمکونه. ته خو به نصیحت هر چاته ورکوې، خو فایده به هغه چاته میلاویږي چې څوک قیامت مني او د دمکې نه یریږي. ها جی، واخر دعوانا الحمدلله.